هغه د ټول ولس که مرکزي کمیټې ده او که ولسي کمیټې ده د هغه په مشاورت سره دا جوړه شوې ده. نو په دغه حواله باندې به مشران خبره کوي، تاسو به آګاه کړي چې دغه ضرورت یې ولې پېښ شو او د چیش لپاره جوړ شو. موږ د ولس لپاره ستونزې، جګړې، شخړې د دغه د بد مثال، بد یا د نورو مسلو په حواله چې داسې پېښه شي، یا دغه کمیټې موږ جوړه کړه د مشرانو په سربراهي. نو اوس له دې باندې زه ولي الیاس صاحب ته بلنه ورکوم چې دی داسې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ولي الیاس صاحب معتولی استعداد او صلاحیت د سوچ نه لري. خپل زندګي د خپل مسلو لپاره مسابقه باندې نشي کولای. یو پروګرام نشي جوړولای. دا معتوب کوم دی، دا به استعداد کوم دی. بیکار او شاعران خلک کلمه خلک اشاره واړي. هغه د امکان مزاج روډان کړو. دغه یو سکان نه واړي. هغه خپل قوم فیصله فعال او عائله کې چې تر واره چې ما کومه غلطي کړې وي هغه دې وي. دا وره مزاج دی. نو نن بیا وګت قوم ته دا خدشه پیدا شوې ده چې په دې ځای کې وګت قوم ولس ته مسلې جوړ شي. دا ولس پاشي وګور دي راځي. دا ولس پاشي د ترکیب ډبرې پیدا نه دي چې مسلې وته جوړ شي، سره وته جوړ شي. کې څه سره دومره آبادی، دومره خلک پراته دي دا یو ورځ بیا راځي چې دا بیا څه کوي. برنامه د چی شي وسایز نه کوم ځکه کې درې دي دا کې چې زړه لختي دا خبره تاسو کوم ځکه کې راځي کوي. زه په چی شي راځم ځکه دا کوم ځکه کې درې دا زما نه ده. ما کله په څه ته په بغیر کې څه کولای ما ته بوار مو ایمه را بوای. ما کله په غلا کولای ما ته بوار مو ایمه را بوای. زه په خپل ځای په خپل کور په خپل کوم ځای کې ما ته وایي ما را درې دي چې پلانې روان دي مشینان ورسره دي. اور باید د مشرانو ما مخالفین کې مشکل جوړاړي. زما په کلچر کې په پنجاب او توپک چې جوړاړي. زما خبره معاشره او چې چاکو چاګز یو بل ډېر بد کوي. نن زما په شاسي سره په پنجاب کې د سره توپک پټاندي. نن راځي څه ده؟ خبره تاسو څه کوي؟ چاپونه نه. نن سره راځي چې دا عادت کوم ولس په دې خبرې باندې نه سیمستا خاموش دی پیښه سره د دنیا خلک راځي ګوره دا ایشو نه دی چې پلانې سره راځي زما په کې ولې کار کوي. دا مجلس مبني پر بلکېټا د دنیا غټ انډسټریز خلک راغوري چې راځي زما په علاقې کې پیښه غالي کا بشکره اس ناغر لیکل کا دې څه چلوي دی و چلو څو لګي استاد بیا دا واخلي لیکن لګي په چلای زما په کې دایمه مجلس حل صفالي سی وایي نه کیسه په مخه د شاسلار باندې راو څه کوم لاړ څه سره تا ته راځي چې کوم سره یو سره ټکو تاسو وایي موایده ده تاسو ما یو خبره ده اګریمنت دی اګریمنت راو شرط ته ما دي شنو تاسو ما څه اصول د دنیا ده چې یو ځای ته خپل ضرورت لري دا شي په دې کې استعداد او صلاحیت دې خبرې چې خپل ضرورت تاسو هغه د بل ضرورت پوره کوي که ځای خپل ضرورت ورکړي هغه د بل ضرورت نشي کوي. چې شاید خپل ضرورتو په شان چې لګېدلې دي حلال حرام جایز ناجایز ته نه ګوري، خپل پردي ته نه ګوري. ځکه مشران یې وایي مفاد پرست کو خدا پرست بنو. مفاد پرست څه جوړ کا؟ خبره سمجھ کې راځي که نه راځي؟ مفاد پرست خدا پرست جوړ کا. ونه د خدای په ذات باندې قسم چې په نشه شمال باندې به ګډ قوم او ولس خرڅوي. که یو شی زه د خپل بچي سوچ کوم ستا بچی بیا څه کوم؟ اول به خپل آبادوم بیا به تا آبادوم. نو په ما کې د قوم د چلولو استعداد نشته. زه باید چې کښېنم ما ته خپل ځان باید چې معلوم شي چې په تا کې دومره سټرنت نشته. ته د دغه شي قابل نه یې د دغې عهدې قابل نه یې خلک غلط شوي دي. کوم د غره چې کوم مشران دي یا هغه ته ټکنیکل پوینټونه معلوم دي یا په دغو کې محنتونه کړي دي جیرې کسبي کړي دي او هغو ته د هغې نه شی مفراز درک وکړي هغه د کمیټې سلکشن د هغو سرپرستي ده. یو دویم دا چې دې کمیټې له د قوت او طاقت ورکړي. که په قوم او په ولس کې چې کوم صاحب فیصله کوي چې قوم او ولس طاقت او قوت نه ورکړي هغه ولس پر مخ باندې کار نشي کېدای. موږ خو بنیادي مجلس دا دی چې د خپله کوو بیا وبل ته ولا جل شأنه المشتري خبري وخذ باقي وخذ باقي قبول موجود. ځان نن ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې ولس سره جمع شوی دی. یو ستونزه مې هم په راتلونکي ده د غره په حواله په حقیقت کې دا زموږ دا ټول وسیلې دا د کلام پر لار روان دی او د کلام لارښود دی. هم نن ډېره عجیبه ده چې زموږ وطن له کلاشینکوف کلچر راغلی دی، امن او امان نور سپېله تباه دی. نو زه د دې غره د کمیټې
ډېره شکریا ادا کوم چې دوی ولس په دغه مسله راوښته دي د امن امان په اړه. په دنیا کې که ښه انقلاب او که بد انقلاب په دغه انقلاب نوجوانان راولي، ځوانان راولي. مبارک دی د هغه نوجوانانو چې هغه یو صالح انقلاب، یو صالح خبره د هغه دپاره راجمع سي او د هغه دپاره جدوجهد شروع کړي. نن دا کومه مسله باندې چې د دې نوجوانانو دغه یونین چې راجمع سوي دی، نو شک نشته چې دا نن کومه مسله پیښه ده یا را روانه ده، دغه د هر چا په ذهن کې وه، خو داسې څوک نه و چې د دې بنیاد یې ایښی وای او په دغه سوچ باندې کار کړی وای. خو دغه یو څه نوجوانان دوی د دغه کار افتتاح وکړه او د دې بنیاد یې کېښودل. امکان لري چې خدای به نور نوجوانان پیدا کړي، هغه به دغه موضوع راواخلي چې زموږ تعلیم تباه و برباد دی، شعور و آګاهي نشته، هغه به یو 5 کسان پیدا شي په دغه موضوع به محنت وکړي، هر چا ته خپل حق ورکړو، د هېچا د حق تلفین وکړو او د هر چا د حق حفاظت وکړو. خو دغه د حق حفاظت هلته راځي چې کله امن اوس دا نن زموږ په دغه غره باندې چې دا کومه میله جوړه ده، کوم دا چور خاک جوړ دی، نو دا به یو هفته وي، نو بیا به تصادم وي، بیا به وینه وي، بیا به قتلونه وي او مقابلې به شروع وي. بارود یادوه کس مزدور دی، د هغه د استر به وطن دی، ولې مقابله د اندازه نه ورکړي، سرندان ورته شي. څومره په دا موشي کې څومره زنانه دا کونډې شولې، څومره ماشومان یتیمان شو، ولې چې په یو ورځ یې خورې، په یو هفته یې وخوره، ولې د چا قتل کوې؟ د دغه امن دپاره زه هر لاره چې دا غځوړم، اول کوشش کوم چې د تصادم لاره نه وي، تصادم نه غواړم، تعاون غواړم. زه له تا سره تعاون کوم او ته له ما سره تعاون کوه. دغه پیغام هغه ته ورکړه. او که ته د تعاون لاره ته نه راځې، ته د تصادم لاره اختیاروې، زه بیا تصادم نه کوم، لیکن د خپل حق دفاع دا یو چرګه هم کوي، یو پښې هم کوي. نو زه هم یو انسان یم چې د خپلو حقوقو دفاع کوم، او چې کله د حقوقو دفاع کې هر څه پېښ شو د هغه ذمواره بیا ته. زما قلم نن په کلاشینکوف بدل کړي. ما نن ورځ په شپه بدله کړه. ما ځوانان ماخستان بازار راځي، دا شپه ته رهي، یا سهار کور ته راځي، ورځ چې د کار و د ضرورت و د معیشت د پیدا کېدلو وخت دی، هغه زه په خوب ته راوړم. دا زما لپاره د ډېره د خواشینۍ خبره ده. نن ما غره خلک راغلي دي، و ما ته خدای دولت راکړی دی. دغه غر صرف او صرف د خانوزي جایداد دی، بلا شرکت غیر د هیچ چا نه دی راکړی. مولوي صاحب یو ښه خبره وکړه چې دا ګردې لارې پر ما سپرېږي، زه که ډېر کمزوری سم، ته والله که دغه غره را راځه ولاړې یا له دغه غره زه راځه رالې. دا غر زما دی، دا وطن زما دی. خدای دې وکړي انویسټرز راشي، دا کروم راکاږي، دا زما دولت به راکاږي، دغه پته خبر نه ده. لیکن زه افسوس کوم دلته تر دولتمندو خلکو د کلاشینکوفو والا ډېر راځي، ټوپکیان انویسټرز نه دي، هغه د بدماشۍ دپاره دلته راغلي دي، دلته پر ما بدماشي کوي. نو زه به د خپلې دا ښایسته خاورې په بلوچستان کې د امن علاقه زما ده، په بلوچستان کې د تعلیم علاقه زما ده، په بلوچستان کې د شو مړو استوګنه خانوزۍ ده.
زه به د خلکو دپاره یو ښه مثال وایم، زه به خلکو ته ښوونې ورکوم، زه به خلک ښې لارې له رابولم. ته پکار دی چې تر بلبلبۍ د بیکار عاجزۍ تر ده جامه راووځو، تر کومه پورې به موږ د ده شکار یو چې ای زما تربور دی زه خامخا ورسره ځغلم، ای زما د اکا زوی دی زه خامخا ورسره ځغلم، که دی بد دی هم. و بدو ته به په بد ویایو، و ښو ته به په ښو ویایو. کنې زموږ خانه خرابه ده، موږ پر بربادۍ مخ دی، موږ به تاوانونه راوړو دا قوم ده. ما نن تعلیم په څه شي بدل کړي؟ ما تعلیم تباه دی، ما سکولونه تباه دي، ما ادارې تباه دي، ما سره د هغه هېڅ فکر نشته. ما صاحب حیثیت خلک هغه ځي په پټه کې، په اسلام آباد کې، په کراچي کې به خپلو بچیانو سبق بیایي. د انپړه مخلوق، دا پاته مخلوق د دې سره پاته یو، د ده فکر له هېچا سره نشته. دلته زموږ سره ضلعي انتظامیه ډپټي کمشنر ناز ککړګي ده، هغه موږ ته دا زړه راکړی دی په ډاډه چې بھائی ته یو پروګرام جوړ کړي چې د خانزوی د خلکو نه یې خوښه دلته هېڅوک نشي راتللی. خبره دغه ده، دلته که ماله بد راځي زما له خپله سړی راځي، دی سړی زما خپل سړی راولي، ما خپل سړی به د دغه ګردو بدو ذمهوار دی، هر څوک چې دی، که زما زوی دی، که زما وراره دی، که زما اکا دی، هغه به د دغو بدو ذمهوار دی. هغه سړی نه دی ذمهوار چې بد کوي. أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دلته د خانګي علي سکول کې راوښو ډېرو ټګرمنو د ټولو له مخه خو زه د ځوانانو ته چې دا کوم پروګرام یې راغوښتی دی هغه ته مبارکي ورکوم، هر چا چې راغوښتی دی، ولې چې ضرورت یې د منشیات خبره ده، د غلا خبره ده، دا ګټې خبرې پر کش دي، څوک په مجلسونه پر کې مختلف موضوع دي. تر ټولو له مخه خو زه د امن امان په حواله چې ما ته ویل سوي دي زه پر امن امان باندې خبره وکړم، دا نور هم پر وګایده. هغه ځوانان دا د قوم ځوانان دي، دا د ولس ځوانان دي، شپنجرې خو به ځي روان وي، 15 کاله بیا پاتې، 10 کاله بیا پاتې، هغه استطاعت هم نه لري، هغه طاقت هم نه لري، هغه برداشت هم نه لري. د هغو ځوانانو زه به سړي راوځي، د هغو ځوانانو به لیډرشپ راوځي، بیا به د دا کلي نمایندګي کوي، د دا خاندانو نمایندګي به کوي، د دا ولس نمایندګي به کوي. په دنیا کې تر ټولو معتبره شی چې دی، په دنیا کې تر ټولو ضروري شی چې دی، بنیادي شی چې دی، هغه امن امان. چې په کوم ملک کې، په کوم علاقه کې، په کوم کلي کې امن امان برقرار وي، هغه کلي له، هغه ملک له، هغه علاقې له خلک هم د روزګار لپاره ځي، هم د کاروبار لپاره ځي، هم د تعلیم لپاره ځي. والی ضرورت دی موږ دوی ته، نو انشاءالله خاص کر ځوانانو ته دا پیغام دی چې ګوره دا بدنیتۍ، دغه معاملې، دا کیسې تر شا تیسې کړي، یووالي ضرورت دی. مشران موږ ته دغه دي، وروره موږ ته طور طریقه راشي، موږ به د هغه په خوله، د هغه پر مشاورت روان یو انشاءالله. که زموږ په مابین کې اتحاد و، که زموږ په مابین کې اتفاق و، که زموږ په مابین کې یووالی وه، نه څوک چا څخه څوای شي، نه څوک په وابډا کې بدماشي کوای شي، او نه څوک زموږ د غر خوړی شي. که په موږ کې بې اتفاقي وه، بیا به د وابډا هم دغه حالي، بیا به د غره هم دغه حالي، بیا به په نور معاملات کوم ځان پټ شوي. ته صرف په دا یوه پرځا، په دا یوه ایجنډا زور واچوئ چې موږ که مشران یو، موږ که ځوانان یو، چې هر څوک موږ په خبر پوه خلک پوهان یو، هغه به پر یوه ایجنډا باندې متفق کړو لکه اتفاق. زما خبره ستا د ګوډو خبره سي، او ستا خبره زموږ د ګوډو خبره سي. بیا زه اول غره نه ورغلی وم، پر هر 50 قدم باندې یوه خوله ده، پر 30 قدم یوه دغه نشان دی. ای کمزیر چا کړي دي؟ ته نه یې په خبره چې دا غر د خانزي دی، او د خانزي کې د 18 کورو دی، د 18 خاندانو دی،
که د یو خاندان سړی په دغه ځای کې ډېر ځای هم نیسي له زړو خولو ماتې وه له زړو پورو ماتې وه که یو سړی اتلس هم نیسي اتلس خدای نه دی خاوند که دا یو شل نیسي هم دا یو شل نه دی خاوند دی دغه خاوند دی چې زموږ په حصه کې کمه راځي د هغه به موږ خاوندان یې بر راکړي به تجاوزونه یو له بل سره نه کوو ته یې راسې چې موږ دا خلکو سره خبرې وکړو چې سړی ستا غرض څه دی که په مات کې بدامني جوړوې نو یې ولاکه راځه ووایې او که بدامني نه جوړوې چې سمه پښتو ده له موږ سره کښېنه موږ دا ریښې پښتو له تا سره ملګري یو او بل یې دا پیسې هم دی ما د دغه یو وجود نه د دغه یو وجود نه سره ګرځه واغوي صرف دغه خبر پکار ده چې موږ یو ور دا ودرو چې دی ودرېدی هغه به هم راځي هغه به هم راځي نور به هم راځي چې ما یې ورسره راسه زه خاوند یم ته نه د باندې راغلی راسه چې اوس خبره سره وکړو نو وجه ګرده دغه ده چې موږ خپل اتفاق پرېښی دي موږ خپل همت پرېښی دي پکار دی چې هر سړی همت وکړي او اتفاق وکړي او تعلیم ته توجه ورکړي او دا غرض ټیکي بیا به دا خلک داسې ته به دغه ډول ناستې لکه نه چې په کمبله باندې دا نور ناستې دوی به په ورورګلوي به وي په سیالي به وي په طریقه به یې دا مسله بار کړي که دا ډول سره علاق زموږ لپاره به هم مبارزان دي د دوی لپاره به هم مبارزان بس زه زیات وخت نه اخلم ډېره مهرباني کوم ده دا کوم چې الله پاک وکم چاته روزي ورکوله دا روزي د حق د انصاف خوند کوي الله پاک ظلم نه برداشت کوي هر سړی چې کوي که څوک دا وایي زه د پلانکي ریال ځان وررسوم الله دې نه کوي دا ته پرېږدی تر لاندې شو چې ګرده دنیا به تا ته خدای درکړي په ورځ د قیامت باندې ته د دې یوه مړي جواب څه ته راورکوې ستا له لاسه ته مزدورو ته وایې چې باروت ورکړه کش ورکړه دا مې اورېدلي دي چې باقاعده په ټیکه باندې ورکول سوی دی غر چې 600 فوټه به ما ته په میاشت کې راپوره کوې فوټ د 50,000 دا پیسې له کومه راځي دا چې کوم خلک د باندې پیسې راوړي اول وار د نظر دا شي ته ونیسي چې خدا نه خواسته دا حق د چا دی او که څوک یې خوش شو زه به کوم حساب ورکوم ګوره موږ ته یې د مسلمانانو مؤمنان زموږ ته یې د ګردو پر آخرت پر حساب او پر کتاب پر دې باندې ایمان سته دا ظاهري دنیا که الله پاک وایي ما ښایسته کړې ده لیکن د دې ورشاته ډېر غټ مشکلات هم شته لوی مولوي صاحب مرحوم به ویلي زر هم غم نه زر هم غم نو د دې شیانو د روکتام لپاره چې کوم ځوانانو جدوجهد روان کړی دي موږ یې بھرپور حمایت کوو الله پاک دې وکړي چې دا اتحاد دا اتفاق برقرار وساتل شي او د غریبانو د آبادولو ځای دی دا غر که لږ محنت پکې وشي لږ سنجیدګي پکې وشي انشاءالله تعالی دا کوم چې بېروزګاري ده دا به الله پاک ګرده د دې په توسط باندې ختموي په دې کې دغه شی ډېر ضروري دي بدنیتۍ به نه وي چې تا ډېر راوکړي او حسد به نه وي بس یو له بله سره به تعاون علی الخیر وي انشاءالله تعالی به یو مشکل نه راځي الله پاک دې دا زموږ ته ناست قبول کړي اقول قولي هذا استغفر الله واخر دعوانا غره د یونین چې کوم کار دی هغه د زړو خلکو چې کوم کار کړی دی 25 کال یا د پولیس کمیټې په 2005 کې وکړل دي دا غو د ایریا تاسو هغه به تجاوز نه کوي پر مخ په نور دی او نوی خلک دي دغه د فارمولا یې عمل ته کړی دي هغه پوینټونه موږ لګو هغه بیا ور هغه د یونین سره بدلوي نه بغیر بسړی غره نه خېږي نه به دخي او کوم خلک چې کوم خلک شناس دا غره کې چې زړه کار نه غوتم بیا چې کوم شکار که چا کار وکول هغه د ایریا نه ورلي چې ما وکړه د کفي ایریا وکړه د بستا وکړه د موږ نه کوي کمیشن کار به ماتاتي د مالک ماتاتي د یونین د ګرځول کمیشن کار به ماتاتي د مالک به د کمیشن کار اساس ما یو سړي جګړه وکړه د مالک نشم زه کمیشن کار نه نسمه که څوک یار څوک شي دا بل دغه زاد د ګورو سره د تمنګلابان سره خاصه صلیبات پوری به ار کور پکشي موږ کوشش دا چې موږ دغه اصل ته په ځای ورسو یو سړی زوره ورته شپ دی دې کېدای شي دا غاټه وسو دې کار دی کېدای شي درې کېدای نو کوشش دا موږ چې د زړو تحفظ دی او د نوې دغه دی او دا ولر کې شکار چې دای دی عربو په دې ګاټي خو یې ما ځا موږ چې کانچان لګو د زړو ایریا تحفظ کوو او د نوې ایریا چې دی هغه لګو غلط سړی به څوک نه راوړي څنګه یو عالم چاند کې کړی وړاندې نه راغلی مسیح نه راغلی یو عالم چاند دی راځي څو سړی چاند دی راځي یو معتبر او نرمند نه نشته یو سکرټر نشته چې واسو ملک دی خالي وړي راځي به دې دې به څه خبر خو ما په دغه چې اصول کده اصول غلط بس بیا خمزای نه پرېږدي د خمزای ځوانان نه پرېږدي دا ورکه جګړه کېدله واشته وګته بس موږ دا وایو یا د زړو تحفظ نو په تیرا شو کې د اوس موږ پروګرام دا چې څو غلط دي څو یې کړو په څو یې موږ راوړو په کوم ځای چې موږ ټاکو راغځي باندې
بس مهرباني کول وکړئ. نو موږ دغه خواست د ټولو مسلمانانو څخه کوو چې د دوی هغه د دغه اصولو مطابق سره وچلوي. د خپلې معاهدې مطابق بس خپل کار به وکړي، هر سړی به راشي. موږ د هېچا باندې نیت نه لرو. دویمه خبره دا ده چې خصوصا د خپلو ملګرو دپاره د خاموشۍ د ولس دپاره د هغو دپاره دغه خواست دی چې هغه هر سړی د دې غره چوکیدار باید چې هر سړی د بل ځان چوکیدار وبولي. هر معامله چې هغه به په انصاف باندې وي. که زما ورور وي د یو ناولد د پردي سړي سره مسلمان خو څه کوي چې یو هندو راشي دا د کاروبار کوي. که زما د ورور د ده معامله سره راشي سربنده شوله نو چې ورغلو د دوی دوه په مابین کې به انشاءالله هغه فیصله چې هغه د حق کوي. که زما د ورور د هندو حق خوړلی وو نو زما ورور به ترلاس نه شو د هندو حق به چې ورغلي انشاءالله. دویم دا دی چې دا خلک بیخي ډېر ټلیفونونه راکوي چې باید دا اوس دا څنګه ټولو خلکو کپسې شوي د زما ځای نشته زما ځای نشته. دا انشاءالله العزیز په سوکه باندې موږ مرکزي کمیټۍ سره هم د ولسي کمیټۍ سره هم خبره ده کړې ده. په سوکه به دا ترتیب ورکوي انشاءالله العزیز. غږ بیخي ډېر دی د الله په فضل جب سړی کوم انشاءالله العزیز هغه هېڅ پاتې خو په ترتیب باندې پوهېږي. اوس چې دی انشاءالله زما چې څومره علما راغلي دي، مشران راغلي دي، ولسي کمیټۍ ده، مرکزي کمیټۍ ده، نور د علاقې مشران دي، نوجوانان دي، د ټولو زه د زړه د کومې شکریا ادا کوم. الله رب العزت په راک قدم باندې نیکي ورنصیب کړي او خدای پاک د ټولو خلکو د کامیابۍ سبب وګرځي. مشران چې ناست دي، کوم ولسي کمیټې ده، مرکزي کمیټې ده او دا نور ځوانان چې دي ورودانۍ ورته وایي چې ډېران دا زموږ د ټولنې نه راغله. دا د یونین ضرورت سره پېښ شو. په دغه ځای یو دوې خبرې وکړم. دا باید چې وختي جوړ سوی وایه، تر دا غره تر دا ګردې کیسو له مخه باید چې وایه، څو کاله له مخه وایه. خو ضرورت یې وو، ولې چې حالات موږ لیدلي وو چې حالات پر مخ نور هم پیچیدهکه شي. نو بیا موږ څه کسان وو چې دا خبره مو شروع کړه چې باید د غره دپاره یو قانون یو اصول وي چې د هغه په کوم طریقه وچلول شي چې په هغه کې څوک هر چا ته حق هم ورسوي او په اصولو باندې څوک چې دی بیا څوک ظهیر هم نه شي او په عزت باندې دلته د خپل کاروبار د موقع میلاو شي. نو بیا موږ تقریبا دا زاړه چې کوم مالکانو د کاروبار له دغو سره مو رابطې وکړې، بیا مو یو میټینګ کېږي، بیا مو دویم میټینګ کېږي، بیا په هغه کې 15 رکن ممبران په دا کې منتخب شو چې هغه بیا د یونین د کمیټې دا کوم چې پر مخ کارونه وو دا پر مخ واخیستی. په دا کې بیا موږ ډېر خلک لیدلي دي. بیا موږ ولسي کمیټې سره هم لیدل کړي دي په دا کې او مرکزي کمیټې سره هم موږ کښېنستلي یو. بیا موږ یو پالیسي جوړه کړې وه چې موږ دا پالیسي د هغه باید چې پر یو پالیسي وچلی شي، یو قانون یو پالیسي. نو موږ چې له دوی سره مشاورت کړی دی، بیا موږ یو قانون یا یو دغه جوړ کړی دی، پالیسي مو جوړه کړې ده چې پر دغه باید د هغه وچلول شي. نو په دغه کې چې دی د تور غر مدنیات یونین، تور غر امن کمیټې دا دوه نومونه ورکړي دي. اغراض و مقاصد زه درشم. اس کمیٹی کے قیام کا اثر اور بنیادی مقصد اس علاقے کے مثالی امن و امان کو برقرار رکھنا اور اس امن پسند معاشرے کو کسی بھی قسم کے شر فساد سے بچانا ہے اور ترجیح بنیادوں پر امن سازی کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لانا ہے. اس حوالے سے تور غر امن کمیٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ حال ہی میں مال توڑ ڈبل اور جڑ کارے سے متعلق تور غر میں کرومائٹس نکلنے سے بدامنی کے خدشات ہیں. لہذا مذکورہ پہاڑ میں بدماشیاں، اسلحہ برداری اور خرمستیاں برداشت نہیں کی جائیں گی. کوئی بھی شخص خان مالک بدماش اسلحہ بردار کو کان میں شریک نہیں کرے گا اور خان مالک اپنے کمیشنی کے شر و فساد کا ذمہ دار ہوگا اور امن کمیٹی کو جواب دہ ہوگا. خانوزی ولسی کمیٹی نے 2005-12-6 میں موچی پہاڑ میں کانکنی کے حوالے سے امن کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے تور غر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے، تور غر امن کمیٹی اس کی توثیق کری. تور غر امن کمیٹی نے کانکنی کے حوالے سے درپیش تمام تر اندرونی اور بیرونی تنازعات اور مسائل کے حوالے سے متعلقہ طور پر تجاویز پیش کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. اول دی تور غر میں کام کرنے والے افراد مذکورہ یونین کمیٹی کے فیصلے کی پابندی کریں گے. دویم دی کان کنی کے لیے پرانے قابضین کو ترجیح دی جائے گی. اس کے علاوہ اسکویٹر یا دوسرے طریقے سے کیے گئے قبضے کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. الجو اور کانوں کے درمیان حدود
बराबरी के तयन मुस्कुरा यूनियन कमेटी करेगी। सलारम चली हर नया शख्स इसका एक कान के हदूद में काम करने का हकदार होगा। इससे ज़्यादा कब्जे करने का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। इंजाम नंबर दे कान मालिक किसी भी मसले पर मुस्कुरा यूनियन से बात करने और दरपेश मसाइल हल करने का मजाज होगा। कमीशन पर काम करने वाले का मामलात में मुदाखलत का हक नहीं होगा। शपजम नंबर दी मालिकान तौर पर एलिया ने खानुजी जोर या ज़्यादती की बुनियाद पर किसी शख्स के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं करेगी। अलबत्ता फैसला तलब मामलात में यूनियन कमेटी मसालियती किरदार अदा करेगी। यूनियन की तरफ से मुकर्रर करदा सालिसान का फैसला फरीकैन को काबिल कबूल होगा। वम नंबर दी किसी भी कान मालिक को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी गैर शख्स को अपनी कान या एरिया बेच सके। अतम नंबर दी और आखिरी नंबर दी किसी भी एरिया का मालिक या कमीशन कार अपनी एरिया के हदूद में कानूनी का पाबंद होगा। किसी दूसरे के एरिया में अंडरग्राउंड ज़ेर ज़मीन नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई मसला दरपेश हो तो मुस्कुरा यूनियन मुतासरा मालिक या कमीशनी के हकूक़ की हिफाजत करेगी और यूनियन या कमेटी का फैसला हतमी होगा। तो अत नुकते फिलहाल पर्दा बांध मुर्सल उलसी कमेटी मरकजी कमेटी हम इतफाक करें द माहौल और द अमन द अमान दपारा यो कानून जरूरी दी दानी वी खर्च राजी नीवी द खानुजी उलसी राजी ودو خطم زمر دا فاستي چې دوی ملوختي مویلو په ویډیو کې د ملوکوپا په توسط باندې چې داخل چې خيزي ډېر د خلک اسلکانو لالج له کوم سره تعلق نه دی اوس غتلی دي نو موږ دغه مسلې پیښه مسلې اوسم پیښې دي او دغه نور پر مخ د تاوانونو ډېر پیښه موږ یو په دغه کې دا خاص په کړو اعلان وکړو چې دې چې زی باید سیل یونین له خلکو سره د کمیټې سره دغه سره دغه تعاون لاړ شي نو د سبا لپاره دا مسلې نه به وتی تی نه به زړو چې کوم نکان دي واغو ته وي غرب نه خراب شي او د حادثو د نورو د بد د بیکار زو هم ګډ بچاوي نو دا اوس موږ په دغه کې موږ کمیټیانو ته نور هم د غستا او هر هغه سړي ته د غستا کدی یو نقطه یو پوینټ زموږ غواړي کمیټې پر دا باندې کار کوي کېدای شي دوی نقطه لدې زموږ وباسو یا نوې نقطه ورواچو قانون د ټولو لپاره یو دی چې یو بیا ان شاء الله مسله نه کېږي چې ګټ پر هغه پابند شي بیا ګټ غاښ چلېږي او ګټ له ان شاء الله خپل حق او په ښه طریقه انویسټرز ډېر دي خالي په ښه ځای کې ګرځي په کوم څه نه ګرځي یو ماته پیغام ځای راک چې سبا څوک پر هغه دعوه نه ولري هغه کوم ملاباد وي مجلس دی نو هر سړی دا غواړي چې زه په دې ځای کې لګیام چې سبا زما خواري خراب نه شي زه بیا زهیر نسم تنګ نسم نو ستاسو ټول کور ودان دا زموږ نقطې وي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم یا دا قوم چې دی هغه څه دي ماتو دي استعداد او صلاحیت د سوچ نه لري خپل ژوندۍ د خپل نسلو لپاره منصوبه بندي نشي کولای یو پروګرام نشي جوړولای دا ماتو قوم دی دا به استعداد قوم دی دا به صلاحیت قوم دی دا په قومو کې ولدا شنه جبه دی دا مشه دی یا کله خبره ده چې دا قوم لا چې دی رسمن دی د شي انسانانو مسائل حل دي هغه وکړه او چې کوم انسانانو اسلام مسائل دي اول دا مسائل خراب شي یا دا قوم او خلق د درجه چې دا مسائل حل دي اعمال العبادات والتقوى په جواز سره د نشو د بارو مشکل مشاور او خپل ایمان لري چې په ایمان کې فرق دي کله اسلام د عبادت په اعتبار سره ورسته بارو مشاور عمر اسلامي انساني مسلمان دی غواړي چې خطبه ورغړم نه خوري چې واره پتا چې ښکل درړم خوري ما ماره پتا په مغاله نه چي بس هغه یو اداره کافي دی مسلمان بار خپل د غلطي نه دوراوي نیکان او شاعران خلک خلک اشاره واړي هغه دمکی وزاج روډان کو دغه یو شکان نه واړي
هغه د خپل قوم فیصلې په عامه واحده کې کوي چې یا تر واره چې ما کومې غلطي کړې دي هغه ډېرې وي دا واره وضع غلطي نو نن بیا وګت قوم ته دا خدشه پیدا شوې ده چې په دې ځای کې وګت قوم ولس ته مسلې جوړ شي او دا ولس خاص اوبه نه دي راخسته دا ولس خاص د تر کیلو ډبرې پیدا نه دي چې مسلې ورته جوړ شي سره ورته جوړ شي پیښه سره دومره آبادي دومره خلک پراته دي دا یو ورځ بیا راشي چې دا بیا څه کوي خو هغه لاره چې موږ یې شاته تللي دي موږ دا یو وخت یې به مو سبا نشو جوړوای چې هغه به څنګه چلوو برنامه یې د څه شي ده یو سړی زما په ځکه کې درځي دي هغه چې زه غلط دي دا خبره زما په ځکه کې راځه کوي زه په څه شي راځم ځکه دا په ځکه کې درځي زما ورته ما کله بل فزت په بغیر قسمت کوله ما ته بوام وای ویره بوای ما کله بل غلا کوله ما ته بوام وای ویره بوای زه په خپل ځای راځم په خپل کور په خپل کارونه کې ما ته ویل ما را غلې دي چې پلانې روان دي مشینان ورسره دي او ما په دې مشینان ما په خارجي کې مشکل شي جوړه زما په کلچر کې ته پنځاو ته پک شي جوړه زما هغه معاشره او چې چاکو چا ګرځي هغه ډېر پاتې کوي نن زما د ځوان په شاشه سره ته پنځه کال د سره ته په پټان دي نن را پیښه څه ده خبره ته مسؤل څه کوي ها چپونه نه نن سره پیښه چې دا د کوم ولس په دې خبرې باندې نه سیم ستا خاموشه دي پیښه څه د دنیا خلک راځي ګوره دا ایشو نه دی چې پلانې سره راځي زما په کې ولې کار کوي دا مجلس مبني پر بدنیتیات د دنیا غټ انډسټریز خلک راغوري چې راځي زما په علاقه کې پیسې غاري کا مجافکه د تشکیل سره ما د چا مولي صاحب لري راځي د دې پیسې غاري ما د مدرسې د لري جوړم ځکه زه خپل راکو زموږ رښتیا ته ولې سره کار دی غټ ملکونه نور ملکونه دې خواته متوجه کړي چې دغه جوړ کا په دې کې کارخانې جوړې کا چې ستاسو پیسو استعمال ورین زما په ملک کې پاکستان چاینا ته ولاړه چې راځه په پاکستان کې انویسټمنټ وکړه چې سړی زما په کې پیسې غاري نو خو ډېره ښه خبره ده دا خبره خو ده که چېرې راشي چې دې پیسې غاري د پیسو په د غارېدو په بنیاد باندې زه دغه واک اختیار درلود کوم زما قوم ولس ته په لمن کې واچوم دا خو ستا کمزوري بشکره است ناغر دیگر کار دیشه رسم چلاوه ایتی و چلاوه سو لگه استا بلیاد واقعی لیکن لگه به چلای نظمه بکرتی دائم است مجلس حال سفالی سی بار نیک ایسا بما خدا شاسلی آره باند را و نسی گرد ملیار دی سب سره تا در پیش ازی چیز کم سرائی تکو تاسو موایده دا تاسو از مایو خبر دا اگریمنت دی پر اگریمنت جاو شرش کم شامل دی چلاوه تاسو از ما سفر خبر سماج چی راجی کنم نو د معاشره هم د توپک اخلاص شي هم د معاشره د بل غیر اخلاص شي هم ستاره بد عملي اخلاص شي هم د بل چا د روډ سترګو څخه تخلاص شي هم د سرجي هم د شمله جګي هم د تاسو چې کوم معنا را د پیسې لګولې دي دا مو په عزت او برابر باندې وایي او چې ناراضي هغه هم خوشاله ته هم خوشاله نسل قوم ولس په دم بچاوي د دې سره تر سره غر دي څنګه فارمولا نه لري شګت پکان دي د دې مجلس باندې عزتونه نن چې کومه ټولنه نن د کوم سره جوړ شوی د بنیادی مجلس ته یو خبره له بنیاد او له بیا خلقه تقوم او د ولس د خلکو لپاره پکار ده ورنن چې موږ کوم دلته کوم خلک ناشته خلک راغوښتلي دي نه دي راغلي چې کوم خلک راغلي دي دا مسؤل دي د خانوزي دغه مو د شادي خبره به دې کې نشو چوکي دا خبره له موتا سوچ غواړي او ګرانه هم ده اصول د دنیا دا چې یو ځای ته خپل ضرورت ترېدلی شي په دې کې استعداد او صلاحیت د دې خبرې چې خپل ضرورت تاسو هغه د بل ضرورت پوره کولی شي چې یو ځای خپل ضرورتونو ته سوی دی هغه د بل ضرورت پوره کولی شي که یو ځای خپل ضرورت پوره کوي هغه د بل ضرورت نشي پوره کولی چې شاید خپل ضرورتونو په شان چې لګېدلې دي حلال حرام جایز ناجایز ته نه ګورو خپلو پردي ته نه ګورو ځکه مشران یې وایي مفاد پرست و خدا پرست بنو
مفاد پرست څه جوړ کا خبره سمجھ کې راځي کنه راځي مفاد پرست خدا پرست جوړ کا ونه د خدای په ذات نه د قسمي چې په نشه شمال باندې وګت قوم او ولس خصي زه خو مشران ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر مکو د دې وجه په دغه ورسره سره کېدای شي په لاسو په تخصص کړي ته په خبر نه د قوم د ولس فیصلو کول ولا به اترش بالا کوي کچې د خپل بچي سوچ کې بالا بچي سوچ به حاله کیږي خبره سمه شي نه راځي که یو شی زه د خپل بچي سوچ کوم ستا بچی بیا څه کوم اول به خپل آبادوم بیا به تا آبادوم نو په ما کې د قوم د چلولو استعداد نشته زه باید چې کښېنم ما ته خپل ځان باید چې معلوم شي چې په دا کې دومره سټرنټ نشته ته د دغه قابل نه د دغه عهدې قابل نه خلک غلط شوي عمر فاروق رضی الله عنه د مصر ګورنر راوغوښتې د مصر خلکو ورته راغله ورته ویې ویل حضرت هغه په دا ګورنر کې درې غلطۍ درې کمۍ دي پکې او د شیشې کمۍ پکښې دي اول کفتر نه ناوخته راځي دویم په جمعه کې یو ورځ نه راځي دریم د مازدیګر په لمانځه باید چې لاړې بیا نه راوځي عمر رضی الله عنه راوغوښتې چې راغلی کښېنوئ کوم هغه راوغوښته هلکه څه مسله ده دغه سوال دی ده ورته ویل حضرت د مصر ګورنر و ولحضرت زما کور چې دي په هغې کې غلام نه لرم د خدمت سړی نه لرم زه چې سهار راوځم باید د خپلې کور الله سره کار کوم بیا راوځم په دا وجه په ما باندې لږ ناوخته شي دفتر ته ناوخته راسم په جمعه کې ورځ ناوخته راځم د دې وجې څخه چې زما د بېکاره کپړه ده بېکاره کلک کلر دی چې زه یې پرېږدم بیا وچ کړم بیا موشم چې ښه پوست شي چې د بغاړه کېدو شي چې بغاړه کوم په ما ورځ رسول دي دا وجه زه نه شم راتللی درېیمه خبره که تا به د عدالت په کټهره کې نه وای درولې ما دا خبر نه درته کوله زما ورځ تقسیم ده ورځ د مخلوق ده شپه د خالق ده په شپه کې بیا د خالق په کاته کې بیا د مخلوق کار نه عمر رضی الله یا الله ستا احسان دی چې زما فراست ته غلط نه کوي ورنه د موږ په ټولو شعبو کې به نقصان او فتور راغلی دلته د قوم د ولس په عمده ولس او قوم چاته ورکړي دي فاجر خودغرضي و مفاد پرستي قوم برباد شوی اوس د قوم د ملک چې زما د قوم فیصلې او معاملې ویلې دي چې کوم واک ویښته چا سره په هغې استعداد ته فیصلو نشته د هغه خپل کوچني ضرورتونه دي چې تر هغو ضرورتو خاطر ټوپ نشي اچولی هغه خپلو ضرورتو کې فساد دی د قوم د ولس چې کوم مشران دي د هغوی د معموله د زړونه هغه د غرو د سمندر په شان د اسمان په شان د هغو سوچونو او فکرونه دي 24 ګنټې د قوم غم خواشتي سوچي هغه د خپل اولادونو په هغه باندې ویږي نو که دا قوم د ولس د انسانان دا د قوم فیصلې کوي دا د تراشي بالاترې چې ځای کې دا چې دا قوم ولس ته نقصان رسوي تر څو ویل شي مثلا عیسی علیه السلام د خپلو حواریینو سره روان په یو یاره باندې راغی چې راغی درې خښتې د دغه پرتې وې د سولې په دا خښتو راغی چې راغی ورته ودرېږي د هغو په مابین کې څو کوکړې پرتې وې بیا یې ورته وویل ګوره دا دنیا ده دنیا د دې پاتې ده دا خلک ورته مړه شو ولاړ سونه د دې پاتې شوه دا اصول زده کړي دا د انسان سره د زندګي دي بیا به د خلک په قبر دعا کړي یا به په قبر بول کړي یا بستا پر قبر توکی چې ملا نشناسه ظلم به تر کړی تا مازه د سړی ویل وایي چې دا عیسی علیه السلام دا خښتې پاتې شوه خلک ځینې ولاړل څه رئیس و دا خلکو په سمه چې خبره نه راغله یو وزرو کې خښتې نه راغلې بل راغلې بل راغلې درې سره راغله دوې خښتې دي درې کسان شو پیسې به وکړو تقسیم یې کړو ته ولاړ سره بازار ځه خلغه راوړه ډوډۍ راوړه هغه یې واستوي بازار نه هغه چاته سوچ وکړي دوی خښتې دي څه کرایه تقسیموي ډوډۍ کې ځای واچوم چې دوی به مړۍ کې دواړې به ستاسي دوی به مشوره ورته وکړو چې دوی خښتې دي تقسیموي نه مې کوی راسه دوی به مړ کړي به ستاسي به زما هغه لا خپله ډوډۍ راوړه اوس یې ورته وکړي چې سره داسې ګرم سړی راوړو مړی دی ډوډۍ کښېنه سر ساعت په هزار اثر وکړي هغه مشر وشو عیسی علیه السلام چې ورته بریان راغلی خښتې په هغې کې پرتې وې درې سره ورته مړ وکړي دا ستا په قول باندې ستا مشران هم تللي دا ته هم نشي وړلی د الله پاک یو اصول دی په دې کائنات کې د الله پاک له کائنات یې به ضرر نه وځي یو پابلی چې راغلی دي د کائنات په ابتدا کې دا تر قیامته چلی شي تا ته درکړي ماته راکړي تا ته درکړي ماته راکړي دا عجیبه خبره خاوره د
په دې وایي زه زما عزتمنو دا چې اوس کوم خلک موږ دلته راجمع شوي یو ما ته خپل زړه او دماغ معلوم دي چې مریدا صاحب تا کې سوی اخلاص دی او ته په کوم استعداد چې کوم مشران دلته ناست دي او دوی ته خپل استعداد خپل صلاحیت خپل فکر خپل اساس معلوم دي چې ته په کوم اساس دلته په دغه مجلس کې ناست چې راشي چې د قوم مشران تر هر شي بالا ترسي تر مفاداتو بالا ترسي چې زما کوم عزم دی زما کوم سوچ دی د ګډې دنیا پر جایداد نه ورکوم بیا به د قوم او د ولس فیصلې نه غلطه شي بیا به د قوم او ولس ته غیر سړی نه راځي د قوم او د ولس ته راتللو لاره د قوم خپل سړی لیوه هلته پسوله راځي چې کله د خپل پوستی ورسره ملاو شي د قوم او د ولس نه ټاکو غل شرابي کبابي زاني دا ته راننوځي چې کله چور دروازه د قوم خپل سړی وروشي ورنه قوم بیا نه بربادېږي چې خپل چوکیداران ډېر دي نن په کار راغلی چې که مشران دي که کشران دي په دغه مجلس کې ناست دي او د دغه مجلس په وساطت سره او پوره قوم ته زه دا خبره کوم چې هر قوم هر فرد هغه د دې قوم چوکیدار شي د دې قوم غل ته نه جوړ شي دا ډېر بهترین قوم دی د دغه قوم پر بنیاد باندې د ډېرو قومو بنیادونه مضبوط دي دا د ډېرې علاقې سنټر او مرکز دی که په دغه کې مسلې او پریشاني پیدا شي دا مسلې او پریشاني ټولو قومو ورسول شي د دې وجې زما عزتمنو دا څه ته وایي محصلین په مخکې وکړئ دا مجلس موږ ته راپېښ دي چې دا کومه کمیټې د ځوانانو هغه جوړه ده زه خو دغه ته خوشحاله یم ما ته مثلا کتل کې نه ما ته مثلا دوی په جانچ پړتال نه دی کړی خو د دې سوچ د قوم او د ولس په خیر تمام دي چې دا وخت دغه فیصلې مو ځوانان کوي ځوانان به راپورته کوي د قوم او د ولس مشرانو چې کوم دور ته کوي الله جل شانو د دوی ټول فکرونه ټول سوچونه د الله قبول موږ نن په دې ځای کې باندې یو شی بالکل میټاوو زي شعر طبع شاعر में दाग दाग मत कहो यहाँ सब दागदार है दाग दाग मत कहो यहाँ सब दागदार है ये दाग सिर्फ एक फरोदिगार है دا وصول بس نن دا مجلس دا شی بل ختمي ما لا تاسو څخه د ساده ما څخه راسي استاینو د دې قوم او د ولس د ټول مسایلو لپاره یو بهترین تشکیل وکړو نن مضمون د قوم او د ولس یو نوم دی راځي نو یې مرګ راوخی څومره مسایل په دنیا کې نشته چې هغه د حل نه لري دا کېدای نشي چې قوم د سره شي حل ته پیدا کړي بهترین حل د مفادات اخلاص او پاک حل هغه پاک او نیکان خلک پیدا کړي چې ټول مفادات تري نو ان شاء الله زمون کوشش کوم دا قوم او د ولس خدمتو لپاره د خدای لپاره د رضا الله او ان شاء الله د ټول ځخم دا وجود لرو ان شاء الله چې دا ټول د قوم چوکیداران او چې په دغه مجلس کې چاره د مجلس ورسي چې کوم شي نه د کومې طبقه سره دی موږ د قوم او ولس تعلق لري چې د مجلس موږ د قوم او ولس سره دی نو هغه ځکه موږ د شي د مجلس په توسط سره چې کوم مشران راغلي دي کوم ځوانان راغلي دي کوم ماشومان راغلي دي دا غوړي د ټول مسؤلیت څخه دغه معامله او تقاضا ده چې د ولس لپاره چوکیداران جوړ شي په بهترین او بهترین انداز بغیر عناد بغیر قوم پرستی بغیر علاقې د بدبوداري نه بغیر د نور مجلسو چې موږ د یو قوم د قوم علاقې بغیر د صوافات د دې خدمت کوو ان شاء الله ودا کمیټې چې کوم کار ما خاصلي دې ته خوشاین به اندای بهترین لاره ده چې کوم دغه چې کوم مشران دي یا هغه ته ټیکنیکل پوینټونه معلوم دي یا په دغه کې مهارتونه کړی دي چې کیسې کړی دي او هغه ته د هغې نشي مفراز درکوي هغه د کمیټې سلیکشن د هغه سرپرستی یو دویم دا چې دې کمیټې د قوت او طاقت ورکړي که په قوم او ولس کې چې کوم څه فیصله کوي چې قوم او ولس طاقت او قوت نه ورکړي هغه ولس پر مخ باندې کار نشي موږ خو بنیادي مجلس دی چې خپله کوو نه وبل ولا جل شانه المشتري خبري خپل راځي خپل راځي قبول موجود غم دا دی چې د سبا غم را سره نسته شروع کوم په نامه د خدای پاک چې ډېر بخښونکی او مهربان دی ځان نن ډېر خوشحالۍ خبره ده چې ولس سره جمع شوی دی یو ستونزه میانځي په راتلونکي دا د غره په والا په حقیقت کې دا زموږ ټاټوبی چې دی دا د کلام پر لار روان دی او د کلام لار شروع دی او نن ډېره عجیبه ده چې زموږ وطن له کلاشینکوف کلچر راغلی دی امن او امان نور ستېله تباه دی نو زه د دې غره د کمیټې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی ولس پر دغه مسله راوژلې د امن او امان په والا او ځان دا حقیقت دی ګټه مې د یو څو کسې
تاوان یې د ګډ ولس دی. موږ دا نه غواړو چې دا انسان دا زموږ کومه ګټه وړي موږ پر دوی بده پرزو سي یا پر دوی نه ده پرزو. خو زموږ دپاره تر ټولو چې مهمه خبره د هغه ولس دی. موږ ولس له خوشحالي غواړو، ولس له غرم نه راوړو، ولس ته کلام راوړو، ولس ته کلاشینکوف کرچن نه ورکړو. مولا علي صاحب ډېر په تفصیل باندې خبره وکړه. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق لكم ما في الأرض جميعا الحمد لله دغه یو څو ځوانانو دغه یو عمل شروع کړی دا نن چې د کوم موضوع دپاره د کومې خبرې دپاره دا ولس راجمع سوی دی په دنیا کې که ښه انقلاب او که بد انقلاب په دغه انقلاب نوجوانان راولي، ځوانان راولي. مبارک دی د هغه نوجوانانو چې هغه یو صالح انقلاب، یو صالح خبره د هغه دپاره راجمع سي او د هغه دپاره جدوجهد شروع کړي. نن دا کومه مسله باندې چې د دې نوجوانانو دغه یونین چې راجمع سوي دي، نو شک نشته چې دا نن کومه مسله پیښه ده یا را روانه ده، دغه د هر چا په ذهن کې وه. خو داسې څوک نه و چې د دې بنیاد یې ایښی وای او په دغه سوچ باندې کار کړی وای. نو دغه یو څه نوجوانان دوی د دغه کار افتتاح وکړه او د دې بنیاد یې کېښودله. امکان لري چې خدای به نور نوجوانان پیدا کړي، هغه به دغه موضوع راواخلي چې زموږ تعلیم تباه او برباد دی، شعور و آګاهي نشته. هغه به یو 5 کسان پیدا شي په دغه موضوع به محنت وکړي، داسې نور نوجوانان به پیدا شي چې نوی نسل به تباه او برباد شو، د منشیاتو عادیان شو، د نشو عادیان شو. بیا به خدای یو څو نوجوانان راپورته کړي، شعور به دا ماشومانو ته ورکړي، د نوجوانانو ته ورکړي، سمینارونه به جوړ کړي چې د دغه شي خلاف نفرت د دوی په زړه او په ذهنو کې پیدا کړي. نو الله تعالی دې وکړي چې مختلف قسم نوجوانان مشران په مختلفو موضوعاتو باندې سمینارونه جوړ کړي او دې قوم ته شعور و آګاهي ورکړي. دغه شعور له اسمانه نه راځي، نه دا له ځمکې راځي. دا دغه خلک یې چې دا کوم خلک پر دغه ځمکه اوسي او دلته ژوند کوي. نن چې کومه موضوع ده هغه د غره موضوع ده. دا هغه موضوع ده چې دغه موضوع د قرآن مجید ترجیح ورکوي. الله تعالی فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا. په دې ځمکه کې چې څومره شیان دي دغه الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړي. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي لکم یعنی ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړي. چې په دې ځمکه کې چې کوم معدنیات دي قرآن یې چې ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړي دي او ته له دغه معدنیات او چې څه په دې ځمکه کې دي له دغه استفاده وکړي او له دغه فائدہ واخلي. یو طرف ته قرآن دغه نظریه پېښوي چې ته له دغه څخه فائدہ واخله، دویم طرف دا قریش دوی باندې الله تعالی احسانات کوي چې او قریشو فلیعبدوا رب هذا البيت،
دې بیت الله د دې کعبې په کار دا دی چې ته عبادت وکړې، په کار دا دی چې اول ته خدای یاد کړې. ولې؟ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دای ته الله تعالی دوه شیان درکړي دي. یو الله تعالی دای ته ښه معیشت درکړی دی، او دوم الله تعالی دای ته امن درکړی دی. ولې ښه معیشت هغه وخت کې خوندور وي چې هغه ښه معیشت د امن سره وي. نو اوس زموږ دغه وطن ته الله تعالی تر یو حد پورې امن راکړی دی، او دویم معیشت الله تعالی راکړی دی. نو په کار دا دی چې دغه معیشت دپاره چې کوم شی لازمي دی چې هغه امن دی، موږ د امن فضا او د امن ماحول جوړ کړو، ورنه له دې ښه معیشت استفاده نشي کېدلی، فایده نشو اخیستلی. نو اوس دغه موږ چې دا کوم راجوئ، اول د واره زموږ سوچ دغه دی چې هر چا ته خپل حق ورکړو، د هېچا د حق تلفي نه وکړو، او د هر چا د حق حفاظت وکړو. خو دغه د حق حفاظت هلته راځي چې کله امن وي. اوس دا نن زموږ په دغه غره باندې چې دا کومه میله جوړه ده، کوم دا چور خاک جوړ دی، نو دا به یو هفته وي، نو بیا به تصادم وي، بیا به وینه وي، بیا به قتلونه وي، او مقابلې به شروع وي. بارود یا د یوه کس مزدور دی، د هغه دا سترګه وتنګې ده، ولې مقابله د اندازه نه ورکړي، سرنګان ورته شي. څومره په دا موسیقي څومره زنانه دا کونډې شولې، څومره ماشومان یتیمان شو. ولې؟ چې په یو ورځ یې خورې، په یو هفته یې وخوره، ولې د چا قتل کوې؟ ولې دا ماشومان یتیمان کوې؟ نو دا تر څو پورې چې امن نه وي، نو دغه معاملات به وي. نو دغه د خانوزي خلک دوه حیثیته دي. دا موږ پیغام ورکوو، ټولو قومو ته دا پیغام ورکوو چې ګوره دلته د خانوزي خلک دوه حیثیته دي. یو طرف ته دا میزبانان دي، او بل طرف ته دا ذمهواره دي. دوی میزبانان دي، هر قوم چې پر مځکه باندې پروت دي، و هغه قوم ته چې بل قوم ورسي، نو هغه قوم میلمانه وي، او د چا چې مځکه وي هغه قوم میزبانان وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا که د الله او د الله په رسول باندې ایمان دی، نو د خپلو میلمنو عزت وکړئ، د خپلو میلمنو خدمت وکړئ. نن چې دا خانوزۍ کې رش دی، صرف ما ته معلومه ده ډېر عزتمن خلک راغلي دي، هغه له ګرمۍ تنګ کړي دي. لکه خانوزي عزتمن خلکو سلسلې په دوی باندې اجرت وکړي، هلته د یو مسافرۍ ژوند تېرولی، او دغه خلک چې نن راغلي دي دا بازار کې رش دی، دغه مېلمانه دي، زموږ خلک یې میزبانان دي. یو واره چې په دا مري کې خلک بند شو، نو د مري خلکو چې کومه رویه ورسره وکړه، د هغو خلکو نسلونه به معاف نه کړي. د 100 روپۍ شی یې په 0 روپۍ ورکولې، او نسلونه به لعنت پر ویل چې دغه ستا انسانیت دی چې زما له مجبورۍ غلطه فایده اخلې. نو دلته چې دا خلک راځي، هغه د دغه دپاره راځي چې دغه زما د بچانو دپاره، زما د عزت دپاره خانوزي یو چتری دی. هلته به دا خلکو ته وزیرستان ډېر نږدې دی، 3 ګنټې
سفر دی د خانوزۍ نه چې راځي 11 ګنټې سفر کوي نو یو طرف د خانوزۍ په هره باره کې دا میزبان دی دلته زموږ یو عزیز دا دې چاته کور په کرایه ورکړی په 80,000 روپۍ بیا چې په هغه کور کې کار وکړی د هغه سړي هلته ډېره لویه بنګله ده کروڑپتی دي لوی کاروبارونه دي په دوبۍ کې کاروبارونه لیکن د شپږو میاشتو د یو سیزن یې په 80,000 روپۍ ورکړی و چې 3 میاشتې که 4 میاشتې رہے 80,000 روپۍ نو بعد کې بیا دې سوچ کړی چې دا خو مې ظلم وکړ ولې 80,000 روپۍ ځینې اخلم نو بیا یې ورځ دروازه وټکولې وه حاجي صاحب دا 15,000 روپۍ واپس واخله نو بیا د هغو خلکو یو ناسته یو ډوډۍ وه بیا یې دغه زموږ د دې عزیز دومره صفات وکړ چې هلته تر ډېر اسمان خانه دا خبره ورسېدله چې یو ورځ یې په سیزن په 80,000 روپۍ راکړی وو او ما نغدې پیسې د سیزن ورکړې او دغه نوجوانو ته ورته 15,000 روپۍ راوړي چې دا زیاتې دي دا واخله نو هغه ویل 15,000 روپۍ خو دومره شی نه دی ما ته زما خو ښه کاروبارونه دي زما ژوند دی خو دا ستا 15,000 روپۍ چې تا ما ته واپس راکړې دا داسې وه لکه تا چې ما ته 15 کروڑ روپۍ راکړې ولې دا ستا مهرباني دا ستا غیرت اوس ګوره دا یو کس دی د پوره قوم سترګې به پورته شي یو کس دی د پوره قوم سترګې به پورته شي نو دلته چې څوک راځي زه میزبان یم زه مې حفاظت هم کوم او زه مې قدر هم کوم نن چې دا غره ده کم خلک راغلي دي او دلته د خپلې روزي په تلاش راغلی نو اوس پر ما باندې دغه لازمه ده چې د ده عزت هم وکړم او ده ته امن ورکړم و چې یو سړی راځي دلته هغه دغه دپاره نه راځي چې دلته مړی وکړم ولې چې مړی وکړم خو زما روزي خرابه شوه دغه دپاره راځي چې یو روپۍ وګټم لیکن چې دلته اصول نشته نو بیا دغه تصادم راشي یا خو د مقابلې دپاره مقابله شروع وي نو قتلونه راشي بدامني راشي او په دغه مقابله کې بیا چې اصول نه وي چرخان وي نو بیا به دوی خپله یو بل سره جنګ کوي بیا به د خپل منځ کې بیا دوی جنګ کوي نو یو دا دی چې امن دغه زما ذمهواري ده دویم دغه زما ذمهواري ده چې زه امن ودوی ته ورکړم اوس د امن ورکولو طریقې کار به دا چې کوم اصول دلته هغه اصول چې د ګردو خلکو د فایدې دپاره دي دا اصول به دا ټول قومونه تسلیموي چې دا څومره دنیا راځي دغه اصول به تسلیموي اوس که دغه اصول دی تسلیم نه کړي نو دی دلته بیا شرپسند شرارت جوړوي دغه نن چې کوم عنوان دا دی چې دا د شرپسند انسانان هر څوک چې خپلې کپردۍ هغه نه پرېږدي دغه به په بدعملي باندې نه رالړی دا ما به د مصیبتو سره مخامخ کوې نه د اول بنیاد به دغه چې کوم اصول طی شو دغه اصول به دا پر ټول باندې لاګو وي او دا به دا ټول تسلیموي او که چیرې داسې یو کس راغی خرمستي یې کوله چې یو اصول نه منم پیسې باسم نو زما دې نوجوانانو ته اوله مشوره دا ده چې اول دا خلک راوغواړي یو هغو سره یو مذاکرات وکړي چې زما غرض دلته امن دی او دلته شرپسندي نه منم ته له ما سره څو تعاون کوئ ته هر ځای چې د ژوب یې د کلاسیکلا یې د چمن یې د خانزي یې د کوچلاغ یې ته له ما سره په دې امن کې زما په دې اصولو کې له ما سره کوم تعاون کوئ امکان دا لري
هر څوک اصول غواړي چې هغه درته وایي چې ستا اصول ما ته تسلیم دي او له ما سره کوم تعاون غواړه زه له تا سره تعاون کوم هر تعاون بیا درسره کوي که داسې خلک چې هغو د اصولو خلاف ورزي کوله نو معنا دا ده دی دلته د روزۍ دپاره نه دی راغلی دلته دی راغلی د بدماشي دپاره دی بیا نو د خدای په خاطر باندې یک مشت شي بیا که کسر او که کسر که ځوان که بوډا یې ورته وده د راشي بیا یو قدم هم په ولاکه واخلي نه په جنګ جوړي او هم به له دې وطن وځي هم به له دا کاروبار وځي هم به له دا روزۍ وځي او د مذاکراتو سره وځي چې دا زما اصول دی د دغه امن دپاره زه هر لاره چې دغه زه وړم اول کوشش کوم چې د تصادم لاره نه وي تصادم نه غواړم تعاون غواړم زه له تا سره تعاون کوم او ته له ما سره تعاون کوه دغه پیغام هغه ته ورکړه او که ته د تعاون لاره ته نه راځې ته د تصادم لاره اختیاروې زه بیا هم تصادم نه کوم لیکن د خپل حق دفاع دا یو چرګه هم کوي یو پښې هم کوي نو زه هم یو انسان یم چې د خپلو حقوقو دفاع کوم او چې کله د حقوقو دفاع کې هر څه پېښ شو د هغه ذمواره بیا ته او دغه چې کوم یونان دي د دې ځوانانو دا په خپلو معاملاتو کې خودمختاره د دوی لپاره دغه لازم ده چې دوی له مشرانو سره مشاورت کوي یعنې داسې یو حادثه راسي وارې د نوجوانان هغه حادثه نه حل کوي ولې کمیټه نه ده د مذاکراتو جوړ کړي هغو ته د خبرو وکړي ولې د ځوان هغه برداشت نه لري نو چې دماغ او سوچ د مشرانو وي قوت د نوجوانانو وي انشاءالله نه به تصادم وي نه به پریشانۍ نه به مشکلات او هر سړی به له دې غرض استفاده وکړي ما هغه ورځ د دوی اصول وکتل هغه کې دا یو نکته چې ډېر خلکو ته توبات وویل هغه یو نکته د دوی په ذهن کې شته چې هر خاندان هر کور به له دې غره استفاده د هر کور دپاره او په کار هم د خدای موږ ته نعمت راکړي چې ټولې به مشترک وکړو خو د هغه اشتراک دپاره د دوی ښه مارمونه ده داسې خلک چې ډېر محنتونه یې کړي دي هغه هم نشي متاثره کېدلی ډېر نعمت دی نن ما یو ځای څه شی ولیدلی نو ما په خیال سره دا کورم لږ نه دی دا ډېر کورم دی انشاءالله دا به تر موسین هم دی دا به تر موسین هم برکت دی که موږ د غریبانو او اصول او د خدای او د خدای د رسولو د قوانینو لحاظ وساتو انشاءالله رد کوم کې به هېڅوک پاته نه شي چې دغه حصه ورونه رسي خامخا به انشاءالله د دې چې کومه فارموله یې شوې وه هغه د څو افرادو نه دی انشاءالله او د ټول قوم یې په لږ موقع ورکړو چې دوی سوکه سوکه په دې باندې کار وکړي دوی د اول مشکلات د امن او د اصولو لاګو کېدل دي چې دغه به دا خلکو باندې ومني مذاکرات وکړي انشاءالله به نور کار بیا پرمخ بیایي نه ختمېږي دا څوک نورو خو دغه تر بل لاندې یا به نن یا به سبا الله تعالی د په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا بسم الله الرحمن الرحیم نو عزیزانو مشرانو ځوانانو نن موږ دلته د یو غټ قومي مفاد لپاره سره ځای یو او خپل عقل سره ګډوو خپل مجلس سره ګډوو د ټولو له مخه د خواشیني خبره دغه ده چې موږ کوم مشران راغوښتي دي د هغو د اکثریت زموږ د خبرې خلک دي زموږ د وراسې خلک دي هغه د دې مجلس څخه راځي هغه ډېره د خواشیني خبره ده دویمه خبره دا ده موږ د دې کمیټې د بلې کمیټې دا ذمواري وه چې موږ پر وخت دا تر اقدامات کړي وایه چې نن دغه نوبت مه راتله ما خو دا خیال و
زموږ دا سپاره ده د کیندر ته ځوانانو همت وکړي کښېنسته راپورته شو دوی همت ته زموږ سلام دی نن دوی تر ما زیات تر کمیټیانو زیات په دغه په خبره خوا شوي دي چې زما علاقې له بد راځي عزیزانو ستاسو به په یاد دي په 2011 کې په موسیقي کې د موږ سره دغه طرح معامله وشوله دنیا راغله کلاشینکوفونه راغلل جنګونه وشو مړي وشو بدۍ وشوې نن زموږ هغه دولت 90% خلکو یوړی 95% خلکو یوړی ماله به یو 10% 5% راغلي په دې خاوندان شو چې شر د فساد خاوندان شولو هغه سړی نن څوک پرځني چې زموږ ورو دولت یوړی څوک یې نه پرځني چې هغه څوک چیرې ولاړ نن دلته زه بیا هغه ته راغلی معاملې سره مخامخ یم خدای دې نه کوي چې دا نتیجه هم هغه ځای له ولاړه شي ما دنیا علم په قلم پاللی زیاده صاحب مرحوم 1905 کې ما ته قلم په لاس راکړی دی نن زه ځان ته وایم ما به ځوانانو ته کلاشینکوف په لاس ورکړي دا زما له بېغورۍ دي دا زما له بېهمتۍ دي دا زما له نیاسیالۍ دي زما قلم نن په کلاشینکوف بدل کړي ما نن روز په شپه بدله کړه ما ځوانان ماخستن بازار راځي دا شپه ته رهي بیا سهار کور ته راځي روز چې د کار و د ضرورت و د معیشت د پیدا کېدلو وخت دی هغه زه په خوب ته راوړم دا زما لپاره د ډېره د خواشینۍ خبره ده عزیزانو کلاشینکوف کلچر ماله راغلی دی او زه یې تر شا ولاړ یم زه یې ډیولپ کوم زه یې ملګری یم د هغه یو تازه مثال زه درکوم 2 هفته مخکې په ګوال کې واقعه وسوله ګوال والا زما عزیزان دي د بوستان والا زما عزیزان دي د خالي والا زما عزیزان دي نور په دا خوا جاګب خلک زما عزیزان دي کاریزات ګر زما عزیزان دي دلته یو واقعه کېږي په زرو ګولۍ چلېږي د شپې زرو یې لکه په سوو چلېږي یا تر دغه هم راکړ کړه د چا په کر پر کور باندې د چا په کلي باندې یو واردات کېږي ادا کې مړي نه شوی کېدای ادا کې خلک نه شوی وځل کېدای ادا کې خلک نه شوی لګېدلی دلته په پټه دا خلک سره جوړ شو دوی پر څه شي ظلمات واس پر څه شي ظلم جوړ شولاس دا ولس دا حق لري چې دا خلک دا وکړي چې وته چې څه در پیښ شوه زما عزیزه که دا 8 کسان وزلي وایه که د 10 کسان وزلي وایه بیا خو په دا بدۍ په دا شر زه در ګډ وم نن د په پټه دا کیسې ګرځي خلاصې کړې چا تا ته دا نه وویل چې دوی در پیښه څه وه تا به پر ما غږ کولی زه به له تا سره دغه بدو د ورکولو دپاره تلمه نن تا بد وکړ او ما ته بیا روغه راوکړه دغه خلک باید چې موږ وپوښتو چې دوی به تا ته څه در پېښه وه پر مخ به له ما سره دغه واقعې کړي زه به څه کوم زه به له دا خلک باره ځمه زه به دا وطن پرېږدمه زه به چیرې ځمه زه به دا سپېجرې ته څه جواب ورکوم چې ستا پر ځای زه نن راغلی یم ما په دا ماحول کې څه شي وکړي نن ما غره له خلک راغلي دي و ما ته خدای دولت راکړی دی دغه غر صرف او صرف د خانوزي جایداد دی
بلا شرکت غیر د هیچا نه دی راکړ. مولوي صاحب یو ښه خبره وکړه چې دا ګردې لارې پر ما سپرې دي، زه که ډېر کمزوری سم ته والله که دغه غره له راځه ولاړې یا له دغه غره زه راځه رالې. دا غر زما دی، دا وطن زما دی. خدای دې وکړي انویسټرز راشي. لما د دنیا پیسې نشته، لما د دنیا دولت نشته چې زه دا کړم، دا دولت راوکاږم. خامخا به یو څوک راځي، خامخا به یو څوک دلته زما دا کړم راکاږي، دا زما دولت به راکاږي. دغه پته خبر نه ده، لیکن زه افسوس کوم دلته تر دولتمندو خلکو د کلاشینکوفو والا ډېر راځي. ستاسې به یاد وي لنګیانګې په مرکه کې ملک امان الله دا خبره په ډاګه وکړه چې د خانوزي والا اوس په ټوپکیانو پسې ګرځي، دا زموږ مرګ دی. او دا د ثابته شوله چې موږ په ټوپکیانو پسې ګرځو. ټوپکیان انویسټرز نه دي، هغه د بدماشۍ لپاره دلته راغلي دي، دلته پر ما بدماشي کوي. نو زه به د خپلې دا ښایسته خاورې په بلوچستان کې د امن علاقه زما ده، په بلوچستان کې د تعلیم علاقه زما ده، په بلوچستان کې د ښو مړو استوګنه خانوزۍ ده. زه به د خلکو دپاره یو ښه مثال وایم، زه به خلکو ته ښوونې ورکوم، زه به خلک ښې لارې له رابولم. نن زما دغه حال دی، زه ګټې په ټوپکیانو کوم. ما دپاره دا ډېر د افسوس خبره ده. نن زما ځوانان ته زما سلام دی چې زه ژوندی یم، زما رنګه ډېر ژوندي دي، هغه په دغه نه دي کانده، دوی په دغه کانده دي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دوی ته پر دغه باندې مبارکي وایم. دوی چې کوم پروګرام جوړ کړی دی هغه د ګټې پروګرام دی، هغه زما د سباوون پروګرام دی، هغه زما د مستقبل پروګرام دی. موږ له پکار دی چې د تربګلوۍ د بیکاره عاجزۍ تر دغه جامه راووځو. تر کومه پورې به موږ د دغه شکار یو چې ای زما تربور دی زه خامخا ورسره ځغلم، ای زما د اکا زوی دی زه خامخا ورسره ځغلم، که دی بد دی هم. و بدو ته به په بد ویایو، و ښو ته به په ښو ویایو. کنې زموږ خانه خرابه ده، موږ پر بربادۍ مخ دی، موږ به تاوانونه راوړو. دا کام ده، موږ خو هلې وخت تر کوي. زما عمر 50 کاله دی، د کومه به زه ژوندی یم. بس که زما د ډېرو ملګرو دا راتلونکی نسل به موږ ته څه وایي، زموږ پر قبرو به دوی آیا د ګند څهیي چې موږ ته له چا راپېښه ده، موږ مشرانو موږ ته څه شي راپېښه. ما نن تعلیم به څه شي بدل کوي، ما تعلیم تباه دی، ما سکولونه تباه دي، ما ادارې تباه دي، ما سره د هغه هېڅ فکر نشته. ما صاحب حیثیت خلک هغه ځي په کوټه کې، په اسلام آباد کې، په کراچي کې به خپلو بچیانو سبق بیایي. د انپړه مخلوق، د پاته مخلوق د دې سره پاته یو، د دغه فکر له هېچا سره نشته. دا چې د باندې ځي په بچیانو سبق بیایي، دا هم په مستقبل کې له ما سره ژوند کوي. دا ماحول چې دی خراب کړي، دی په دغه نه دی غمجن، د خراب ماحول به د ده بچیان د ده کړوسیان راځي، هغه به د دغه بدو شکار وي. عزیزانو، موږ ته ډېرې مسلې ګوري، موږ له ډېرو سختو مسلو سره مخامخ یو. موږ د دغې علاقې د نمایندګۍ دعوه هم لرو، موږ د دغې علاقې د نمایندګۍ دغه هم ذمواري هم پر سر اخیستې ده. نو پکار دی چې موږ په دغه طرح مسلو ته وخت ورکړو،
دا وخت موږ ته دوې مسلې راپېښې دي خلک یې د کروم مسله بولي زه د کروم یې کړه مسله نه بولم د هغې ثانوي حیثیت دی و موږ ته غټه مسله کلاشینکو کلچر راپېښ دی د دغه روکتام موږ څه ته راکولی شو موږ دا خپل ځوانان له دا بدو لارې څه ته راکولی شو په دغه باندې غور پکار دی Disconnected. بیا ما په مرکه بیایي زما بد سړی چې بد کوي بیا له ما نه کوي موږ قلم تس کړي کلاشینکوف مو راواخیستی دا له موږ سره نه ښایي عزیزانو دا غره کې چې دولت خیږي دغه زموږ دولت دی په دې کې هېڅ شک نشته دلته پکار دي چې موږ له ډېر افهام و تفهیم نه کار واخلو حالات ډېر خرابېدو روان دي دلته له موږ سره ضلعي انتظامیه ډپټي کمشنر ناز ککړګي ده هغه موږ ته دا زړه راکړی دی په ډاډه چې بھائی ته یو پروګرام جوړ کړي چې د خانوزۍ د خلکو نه یې خوښه دلته هېڅوک نشي راتللی ده له زړه ویل قیاسي ویل دا خبره موږ ته کړې ده موږ باید چې دا خبره ټینګه کړو دلته زما اسسټنټ کمشنر بلوچ دی د دې علاقې نه دی د بلوچي سیمې دی هغه ما ته ویلي دي زموږ په میټینګ کې چې وایي د تاسو سره دغه تر ملګری یم کله د خانوزۍ خلک دي زه ستاسو د امن و امان چې تی راته وویاست پر هغه چم باندې زه له تاسو سره ولاړ یم له تاسو سره دا کار کوم نو موږ سره انتظامیه ولاړه ده له موږ سره ځوانان ولاړ دي او زه د چا په دولت د چا په علاقه د چا دغه دعویداره نه یم نو و ما ته بیا سره پېښه ده چې زه دا خپلې مسلې نه شم حل کولی عزیزانو خلک ډېر خبرې به کوي خو خبره دغه ده دلته که ما له بد راځي زما له خپله سړی راځي ردی سړی ما له زما خپل سړی راولي زما خپل سړی به د دغه ګردو بدو ذمهوار دی هر څوک چې دی که زما زوی دی که زما وراره دی که زما اکا دی هغه به د دغو بدو ذمهوار وي هغه سړی نه دی ذمهواره چې بد کوي دا بد سړی چې چا راوستلی دی دا زما لوکل سړی دا زما دلته د معاملې خاوند د غره خاوند هغه به د دغه ګردو بدو ذمهوار وي دا د په غوږو وار دی سبا که د ده پر سر بدي راځي زه نه یم ملګری د توپکیان که بدي راوړي د هغو زه نه یم ملګری دا د دی له ځانه جلا کې ضرورت یې نشته دلته د ښه خل راسي دلته د ښایسته خل راسي دلته د پر علاقه مین خلک په دا غره کې کارونه وکړي په دا کې د خانوزۍ یو کمزوری سړی یم نشي مایوسه وهر چا ته د خپل حق ورورسېږي وهر چا ته د دلته یو خوله ورکول شي هغه یې په خپله وایي هغه یې یو چا ته ورکوي دا ځوانانو زه یوه بیا شکریه ادا کوم نور خلک هم ډېرې خپله خبره به کوي عزیزانو موږ ته راپېښه ده او موږ ته دا سخته راپېښه ده د دغه دپاره به موږ خپل وخت ورکوو د دا ځوانانو ملګري به کوو قدم پر قدم باندې نور زه ستا وخت نه اخلم وما علینا الا البلاغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلته د خانوزۍ عالي سکول کې راغونډ شو ډېرو قدرمنو نظام وکړو ورته نیسو د ټولو له مخه خو زه د ځوانانو ته چې دا کوم پروګرام یې راغوښتی دی هغه ته مبارکي ورکوم هر چا چې راغوښتی دی ولې چې ضرورت یې دی
او بیا چې راغلي دي له دوی بیا خواست کوم چې دوی به انتظار کوي نور مشران هم را روان دي منظم الله او دا مې راغله مجلسونه به راته کږي موږ بیا هر وو په سړه سینه موږ باید دا دی چې څوک ذاتي طور ټارګېټ نه کړو نه د ذات مسله جوړه کړو دا د کلي خبره ده د علاقې خبره ده د غره خبره ده د امن امان خبره ده د تعلیم خبره ده د منشیات خبره ده د غلا خبره ده دا ګڼې خبرې پر کږي څوک په مجلسونه پر کې مختلف موضوع دي تر ټولو له مخه خو زه د امن امان په حواله چې ما ته ویل سوي دي زه پر امن امان باندې خبره وکړم دا نور هم پر وګایده دا ځوانان دا د قوم ځوانان دي دا د ولس ځوانان دي سپین ږیري خو به ځي روان وي 15 کاله بیا پاتې 10 کاله بیا پاتې هغه استطاعت هم نه لري هغه طاقت هم نه لري هغه برداشت هم نه لري د هغو ځوانانو زه به سړي راوځي د هغو ځوانانو به لیډرشپ راوځي بیا به د دا کلي نمایندګي کوي د دا خاندانو نمایندګي به کوي د دا ولس نمایندګي به کوي په دنیا کې تر ټولو معتبره شی چې دی په دنیا کې تر ټولو ضروري شی چې دی بنیادي شی چې دی هغه امن امان چې په کوم ملک کې په کوم علاقه کې په کوم کلي کې امن امان برقرار وي هغه کلي له هغه ملک له هغه علاقې له خلک هم د روزګار لپاره ځي هم د کاروبار لپاره ځي هم د تعلیم لپاره ځي ضرورت دی موږ ته نو ان شاء الله خاص کر ځوانانو ته دا پیغام دی چې وګوره دا بدنیتۍ دغه معاملې دا کیسې تر شا تیسي کړي یووالي ضرورت دی مشران موږ ته دغه دي وروره موږ ته طور طریقه راشي موږ به د هغه په خوله د هغه پر مشاورت روان یو انشاءالله که زموږ نو اوس د بلې وینا دپاره زه حاجي محمد عظیم لالا ته بلنه ورکوم چې دی راسي خپله وینا درته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم دلته ناست په سټیج باندې زموږ انتهایي عزتمنو مشرانو او لاندې ناست غیرتمند ځوانانو السلام علیکم زه به دا نه یم خبر چې پروګرام له سره څه ته راسوي دي څه ته راخبرې سوي دي او خو دغه دی د بیدا خبرې مواد دی بیدا خو ځوان سړی دی د جذباتي دی نو زموږ جذبات تل په کنټرول کې دي موږ وایي چې ډېر د خپل ملګري د تشدد له چپ او خوا د راده کړو د هر تشدد خوا ته برابر کړو نن چې کومه وخت ده یا نن چې کوم وخت او موږ ته د یو شي ضرورت دی لکه اتحاد که زموږ په مابین کې اتحاد وکړو که زموږ په مابین کې اتفاق وکړو که زموږ په مابین کې یووالی وه نه څوک چاس خرڅوای شي نه څوک په ابدا کې بدماشي کوای شي او نه څوک زموږ د غر خوړی شي که په موږ کې بې اتفاقي وه بیا به د واګرام دغه عالي بیا به د غرم دغه عالي بیا به په نور معاملات کوم ځان پټ شمي ته صرف په دا یوه پرځا په دا یوه ایجنډا زور واچوئ چې موږ که مشران یو موږ که ځوانان یو چې هر څوک موږ په خبر پوه خلک فعال یو هغه به پر یوه ایجنډا باندې متفکر لکه اتفاق زما خبره ستا د ګډو خبره سي او ستا خبره زموږ د ګډو خبره سي بیا څوک دي چې موږ ته په چپ سترګو ګوري ګورئ نن ورځ چې کومه ده سبا ورځ تر ده خرابه ده بل سبا ورځ تر هغه خرابه ده زه په دا کیسه خبره وم دا زموږ د ګوال معامله وه چې کومې خبرې ما اورېدې یا د هغې کومې خرابه نتیجه وه که زموږ خلکو یا د زموږ مشرانو د هغو خلکو چې ډېر شکریه ادا کوم که دغه خلکو دغه خپله وژنه نه وه سره ایشکي د دغه معاملې به نتیجه بدله وای دا ډېره د خدای مهرباني وسوه چې نن موږ په فخر سره دا وایو چې دونه لویه معامله پېښ شوه په دونه کښې خبره خلاص شوه دا ګډه زموږ د اتحاد و دا ګډه زموږ د یووالي او دا زموږ د ګډ یو د بل سره د ناستو یو د بل سره د ښه نیت برکت دی او د هغې کې اول واره خالي پیسې هم وو
او دا ګډ ټول کې یو ځای وو یا ځینې ځایونه چې د چا زاړه قبضه وه زړې قبضې خو د هغو به وې هغه دلته ناست وو د 10 کالو ناست وو د 15 ناست د ډېر وخت یې کارونه کول هېڅ څوک نه دي ورته درېدلي دغه بیا څوک راوته چې په پیسیم کې دغه پیدا شو شاوخوا غاړې د زابل غره نه ورغلی وم پر هر 50 قدم باندې یوه خوله ده پر 30 قدم یوه دغه نشان دی ای قبضې چا کړي دي ته نه یې په خبر چې دا غر د خانزي دی او د خانزي کې د 18 کورو دی د 18 خاندانو دی که د یو خاندان سړی په دغه ځای کې ډېر ځای هم نیسي له زړو پورو ماتې وه له زړو پورو ماتې وه که یو سړی 18 هم نیسي د 18 خدای نه دی خاوند که دا یو شل نیسي هم دا یو شل نه دی خاوند دی دغه خاوند دی چې زموږ په حصه کې کمه راځي د هغه به موږ خاوندان یې برناکې به تجاوزونه یو له بل سره نه کوو اوس چې کومه معامله پېښه ده چې دا په دغه غره کې دا کیسه روانه ده 2 کروڑ روپۍ دروازې وځي موږ دغه یوه شکله ورته ګورو دوی سوڼان وشتي او دوی دنیا راولي دلته کې راشي بدماشان دوی راولي بېکاره خلک دوی راولي مګر موږ نوم ته اوسه پورې نه د یوه مالک سره خبره کړې ده نه له بل سره کړې ده ته یې راسې چې موږ دا خلکو سره خبرې وکړو چې سړی ستا غرض څه دی که په مار کې به دامني جوړوې نو یې ولا کنه زه ووایې او که به دامني نه جوړوې سمه پښتو ده له موږ سره کښېنه موږ دا رښتیا پښتو له تا سره ملګري یو فلحال چې پر کوم پوزیشن دغه روان دی دا غر روان دی د دغې غره یو علاج دی چې پر غره باندې کار وکار شو چې پر غره کار وکار شو بیا یو فریق به هم د سر کښېني بل فریق به هم د سر کښېني چې هغه ډېرې پیسې ډېر تورن باسي هغه به هم نه راځي چې هغه 18 ځای غایې کوي هغه به هم نه راځي خو د دغه واحد علاج څه دی قانوني لار ده موږ په خانوزۍ کې ډېر ښه وکیلان لرو موږ په دې علاقه کې ډېر ښه پوهان لرو که موږ هغو ته دغه یو کیس ورکړو چې باید هغه موږ ته یوه رسټې کړه چې رسټې شوله بیا را سره ما سره کښېنه که د پیسې مولادې هم را سره کښېني به که د عامو ځایو مولادې هم را سره کښېني ده که د ګډ غېږ چې کوم خلک راغلي هغه به را سره کښېني او که چېرې موږ دا رکاب نه کړو دغه جګړې دا معاملې کې راغلې که زما یو سړی تاواني شو زه به دا غره په دا ګڼ غره باندې یو سړی ولاکه ورکړم په دا ګڼ کیسو باندې یو سړی فلانه خاصه سهار له موږ تاواني زه ولاکه ورکړم نو موږ به دغه ډول کوو چې موږ زما په خیال زما تجویز دی یوه تی ته چې دغه یوه رسټې کوي چې دا خر ګډ له کارو ته راټول شي چې هر سړی درنه رکړي چې باید زه اوس څه وکړم زه زما غر دی اوس نو را سره کښېنه بیا به نو د سیالانو کمیټې ورته جوړې شي بیا به مجلس ورسره وکړي چې ستا کم حق دی زموږ کم حق دی د نورو خلکو کم حق دی د عام غریبانو کم حق دی دغه تقسیم به خدای اساني وشي چې تاسو ورته حیران یاست خو اول واره دغه دی چې موږ دا غر ودرو غر په در چم ته روا شو غیر قانوني لار نه اخلو پر خلکو باندې توپک نه وراخلو د خلکو لارې په توپک نه بندو چې کله زموږ په لاس کې سټې اډر رال بیا نو ستا توپک هم زورور دی بیا ستا ولاړ هم زوروره ده بیا ستا د لارې بندېدنګ هم زورور دی که دغه شیان نشي نو دی ما لټکړی دی ته زما لار ولې بندوې او بلې لاره پیسې هم دی ما د دغو یو وجود نشته د دغو یو وجود نشته دا ګر درواغ دی صرف دغه خبر پکار ده چې موږ یو ور دا ودرو چې دی ودرېدی هغه به هم راځي هغه به هم راځي نور به هم راځي چې باید ورسره راسه زه خاوند یم ته له د باندې راغلی راسه چې اوس خبره سره وکړو نو ما به له موږ به شی هم نه وځي او زموږ به خبره هم سره وکړي موږ خو نور زه څه نه یم د شهاب صاحب به یوه خبره په تقریر کې همیشه کوله ول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هر ښه کار ځوانانو واروئ هر ښه کار هر ښایسته کار هر د فخر کار چې تاسو کوئ موږ تاسو په هر ځای کې ملګري هر رکاوټ چې تاسو سره لګوي د په ښه کار پر دغه کې موږ د هر رکاوټ د کېدو لپاره تیار یو مګر که غلط کارونه کوي که دلته نشې کوي که نور تاوانونه رسوي په هغې کې نو بیا تاسو له موږ تاوان مه غواړئ همت دا وکړئ چې اتفاق پیدا کړي او همت دا وکړي چې خلکو ته دا ښکاره کړي چې خانوزۍ مصر ورور دی خانوزۍ هغه ځای دی چې د تعلیم بنیاد له دغه ځای سره شوی دی خلک به موږ ته کتل پر مخ به تلل و موږ به خلکو ته ګورو موږ ته شا ناست ای څه دغه کیسه ده ولې زموږ معامله پر شا ولاړه
زموږ به دوی بوله 80% 90% 100% نن چې ته حساب ورته وکړې ته راسه ستا پر پرسنټیج وګورې موږ کوم ځای له راغلي یو هغه وجه ګرده دغه ده چې موږ خپل اتفاق پرېښی دي موږ خپل همت پرېښی دي پکار دی چې هر سړی همت وکړي او اتفاق وکړي او تعلیم ته توجه ورکړي او دا غرض کړي بیا به دا خلک داسې ته که به دغه ډول ناستې لکه نن چې په کمبره باندې دا نور ناستې دوی به په ورورګلوي به وي په سیالي به وي په طریقه به یې دا مسله بار کړي که مو دا ډول سره علاج زموږ لپاره به هم مبارزان دي د دوی لپاره به هم مبارزان بس زه زیات وخت نه اخلم ډېره مهرباني کوم مولا وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. په دې غونډه کې ناست د علاقې د خانزوی د ولس مشرانو ځوانانو سپین ږیرو علما کرامو یقینا دلته مشرانو د غره په حواله باندې د نورو د علاقې د مشکلاتو په حواله باندې تفصیلي مجلسونه وسو او یقینا موږ چې کوم مجلسونه واورېدل ګرد مثبت مجلسونه وو د علاقې د خیرخواهي مجلسونه وو د ولس د همدردۍ مجلسونه وو لکه څنګه چې مشرانو وویل انشاءالله تعالی که اتفاق ولرئ بیا به هر څو غټ مشکل وي الله پاک به د دې اتفاق په توسط باندې د هغو مخ نیسي. د دې آیات ترجمه زه درته کوم د دې موجوده زموږ ته د دې غره په متعلق باندې الله پاک په قرآن کې د یو کلي مثال پېښوي چې هغه کلی ډېر پرامن و یأتیها رزقها من کل مکان الله رزق ورکړی و له هر طرفه څخه لکه موږ ته تاسې الله پاک دلته خوږې اوبه راکړي دي خوږه مځکې راکړي ده ښه افرادي قوت یې راکړی دی مثبت سوچو والا موجوده دي او هغه سره سره د نور علاقو په اعتبار باندې دا علاقه پر هر علاقې په وس کې ښه وس الله ورکړی دی. هغه بعد فکفرت بانعم الله د قرآن مجید د سور لسمې سپارې د سوره نحل آیات دی. دا خلکو بیا د الله پاک د دې نعمتونو شکرې وکړه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. د دې په بدل کې الله پاک و دوی ته ویره او قحط غربت دا پر مسلطه کړه. موږ ته الله پاک دا موجوده د غره چې کومه مسله ده زه صرف څلور خبرې کوم ځکه چې ډېر شکر چې ورسي وخت کم دی. زموږ کېدلی شي دلته څه خلک ناست دي د هغو هم تجربه یې خو زموږ د غره په متعلق باندې کېدلی شي تر هر چا ډېره تجربه یې. په دې غره کې دا یو سونه ده چې الله پاک په دې خانزۍ ته ورکړې ده که د موسیغه و چې زموږ ته یې د بې اتفاقۍ له وجې لاړې هغه ځای ته ورسېدی چې دلته به کېدلی شي داسې وخت به و چې خلک به په غریبانو پسې ګرځېدل په غریبانو پسې چې غریب به چیرې پیدا کوم د دومړانو له سره د خاني بابا یې تر پایه تر شنې خوړې غریبانو پسې به خلک ګرځېدل داسې وخت د دې موسي داسې ورځې وه بازار آباد و پراپرټیانې سوې دوکانونه سو بنګلې سولې که د لږو که د ډېرو وموږ ته یې ولس ته صرف په 100% کې به 5% کسانو پیدا نه دي اخیستي. هغه وجه د بې اتفاقۍ نه وه. او دویمه خبره دا ده دا روزي چې الله ورکوي الله پاک د هر شي اندازه یش کې ده له وخته څخه تر قیامته پورې چې کومه روزي الله چاته ورکوي ژوند ورکوي مرګ ورکوي دا الله متعینه کړې ده. دا ډېرې منډې او ترنډې که په موسیقي کې چا وکړي چې په دا اوس تور غره کې څوک کوي زه خو دا یو مشوره یو خاصو د ځوانانو کلي و علاقې و ټولو ته کوم په کار دا دی چې دا خلک څوک کسي
پر کوم ځای باندې کروم پیدا شوی دی دا کروم چې الله پاک و کوم چاته روزي ورکوله دا روزي د حق د انصاف خوند کوي الله پاک ظلم نه برداشت کوي هر سړی چې کوي که څوک دا وایي زه د فلانکي ریال ځان وررسوم الله دې نه کوي دا ته پرېږدی تر لاندې شو چې ګرده دنیا به تا ته خدای درکړي په ورځ د قیامت باندې ته د دې یوه مړي جواب څه ته راورکوې ستا له لاسه ته مزدور ته وایې چې باروت ورکړه کش ورکړه دا مې اورېدلي دي چې باقاعده په ټیکه باندې ورکول شوی دی غر چې 600 فوټه به ما ته په میاشته کې راپوره کوې فوټ د 50,000 دا پیسې له کومه راځي دا چې کوم خلک د باندې پیسې راوړي اول وار د نظر و دا چې ته ونیسي چې خدا نه خواسته دا حق د چا دی او که څوک یې خوښ شو زه به کوم حساب ورکوم ګوره موږ ته یې ګرده مسلمانانو مؤمنان زموږ ته یې د ګردو پر آخرت و پر حساب و پر کتاب پر دې باندې ایمان شته دا ظاهري دنیا که الله پاک وایي ما ښایسته کړې ده لیکن د دې ورشاته ډېر غټ مشکلات هم شته لوی مولي صاحب مرحوم به ویلي زر هم غم نه زر هم غم دا زر غم دی نو یو خو به دا خواستې چې په کار دا دی چې دا ځوانان او کلي والا هر څوک چې دي لږ د سوکه شي او بل چې کوم مشرانو خبره وکړه د غره به یقینا چې کوم یونین جوړ شوی دی په دې کې تکنیکاره خلک د دې موجودګي ضروري ده او د هغه خلکو موجودګي ضروري ده چې هغه تر خپل مفاد اول وار خپل ځان قربانوي داسې نو نه چې قانون زه د غره دپاره جوړوم زه ځان دې مستثنا کوم که ما څه کول وما تعالی لیاګله ځکه زه په یونین کې هغه قرباني والا د ځان رامخته کې سیار زه ګسه دلته عالج نه وم زه ګسه دلته شهیده کوم دغه قرباني که ملګرو سره ورکړه کلي و علاقې سره ورکړه بیا به انشاءالله تعالی دغه روزي دا قوم خوري او تر ډېره وخته به یې خوري له فتنو له فسادو له شرور زه به یم الله پاک پر امن ساتي د اتفاق په وجه او بله خبره چې دا کوم کلاشینکوف کلچر زموږ ته په علاقه کې وشروع شوی دی دا موږ لیدلي دي غره له تر اوسه نه یې تللي لیکن افغانو له ځوانانو چې ما اورېدلي دي یا هم پر دارو لیدلي دي دا خو په کار دا دی چې له نن د خیملین والا دا فیصله وکړي دا موجوده جرګه یې بولي دا فیصله وکړي اجرالله خان کاکړ کار کولی تر نن واقعي لکه عجیبالله صاحب چې ورچانو دي اورېدلي چې یو مشین دی راوړی یو څوک روزګار کوي کاروبار کوي یو څوک خالص ظلم کوي د بل چا حق زما او ستا د کلي د ځوان په توسط باندې وما ته ډېرو خلکو ویلي چې ستا په نامه باندې خالص د ځای الاټوم بس ته نو نور څه خلاص یې غره د ما راځه ستا په نامه یې الاټوم موږ تر اوسه پورې نه و چاته ورکړې ورکړې ده نه د بل نه خپله و چاته ورکوو نه د بل و حق خوړلو ته څوک باید دغه یو دوې درې خبرې دي چې اتفاق ضروري دی او په دې شیانو کې د مشرانو سره مسلسل مشاورت و قربانۍ ته به ځان تیاروئ او دا کلاشینکوف کلچر چې کوم څوک راځي ګوره موږ ته په موسیقي واقعه پېښه شوله ناسې ټوله په دې حالاتو خبر دي چا راویستل دا خلک د هغو خپله غلطي تسلیم کړه چې یاره موږ په دې خبره نه وو پوه چې دومره شر به پېښه وي ما خو د خپل ځان د ګټې دپاره یو روز راویستی یو پلانګی دا خو دا نخواسته سر موږ ته د هر یو پر کور باندې دا ممکنه ده نو د دې شیانو د روکتام لپاره چې کوم ځوانانو جدوجهد روان کړی وي موږ یې بھرپور حمایت کوو الله پاک دې وکړي چې دا اتحاد دا اتفاق برقرار وساتل شي او د غریبانو د آبادولو ځای دی دا غر که لږ محنت پکې وشي لږ سنجیدګي پکې وشي انشاءالله تعالی دا کوم چې بېروزګاري ده دا به الله پاک ګرده د دې په توسط باندې ختموي په دې کې دغه شی ډېر ضروري دی بدنیتۍ به نه وي چې تا ډېر راوکړي او حسد به نه وي بس یو له بله سره به تعاون علی الخیر وي انشاءالله تعالی به یو مشکل نه راځي الله پاک دې دا زموږ ته ناست قبوله کړي اقول قولي هذا استغفر الله واخر دعوانا عالمان ځوانان او زورورو خلک السلام علیکم دا خبره خو موږ دوې میاشتې مخکې زموږ یو تربور تللی و د اغره له د بلپر د سړي را په شا اخیستی هغه د 25 کالو مخکې کار کړی و دلته څوک
بس بیا دا شکایت موږ ته راغی بیا یو څه ځوانان د قانونځای له شل دېرش تر څلوېښتو پورې وروره دا هغه چې دی دا پر دا چم نه خوړل کوي دا تکلیف موږ ته پېښ دی بیا موږ الحمدلله څه کسان سپین ږیرو کې موږ سره ملاو شو عالمان هم ملاو شو مشورې مو وکړې یعنې پران کور ګرځېدلي دا سره کار نه دی کړی دا کور ګرځېدلي له هغو زموږ اختیار راکړی اختیار یې راکړی دی بیا موږ دوی ته هغه لږ تېر شوي دي هغه د اصولو پروګرام یې شو غره د یونین چې کوم کار دی هغه د زړو خلکو چې کوم کار کړی دی 25 کاله یا د پولیس کمیټې په 2005 کې وختلي دي د هغو د ایریا تاپوس هغه به تجاوز نه کوي پر مخ به نه اوږده شي او نوي خلک چې دي د دغو دفعه موږ لا یې اول طی کړی دي هغه پوینټونه موږ لګوو هغه به بیا ورور هغه له یونین سره به د یونین بغیر به سړی غره له نه خېږي نه به دخېږي او کوم خلک چې کوم خلک چې ناست دي هغه کې چې زاړه کارونه هغو ته هم بیا چې کوم شکار که چا کار ورکولی هغه د ایریاوې نه ورلیکي چې ما فلاني د ګډ ایریا ورکړې ده بس تا ورکړې ده موږ نه یو خبر تا ورکړې کمیشنکاره به معتادي د مالک معتادي د یونین د ګډ ولس کمیشنکاره به معتادي د مالک به د ګډ کمیشنکاره سره زما یو سړي جګړه وکړه زه مالک نیسم زه کمیشنکاره نه نیسم هغه ته څوک دي هر څوک چې راځي او بیا بله مسله دا ده دا څو ورځې دا روډونه دا کېټیاګې باندې راګرځم مسلې خو موږ خپله هلته کوو موږ باندې کې ګرځو 15 کسه راسره نور دي 15 کسه دغه اعلامیه دغه ده زموږ به چې وروره د زړو خلکو د کارو تحفظ چې تجاوز ونه کړي د نوي خلکو ته و هر کور ته هلته موږ 2-3 سره ګډول پر یو ځای که 4 سره ګډول که 2 ګډول خو یو کور به موږ له دا نه وځي دا به له دغه ځای د موږ سره تر منګلاباد سره خاصه صلیاباد پورې به هر کور پکې شي موږ کوشش دا دی چې موږ دغه هر سړي ته خپل ځای ووسو یو سړی زورور دی 100 کلي 10 کلي کېدای شي زه هغه 3 کلي کار کړم 2 کلي ور کېدای شي 3 کلي ور نو کوشش دا دی موږ چې د زړو تحفظ دی او د نوي دغه دی او ناوله د کمیشنکاره چې دا دی عرب روپۍ دي ګار کې خو یې ما چې موږ چې کانچان ورلګو د زړو ایریا تحفظ کوو او د نوي ایریا چې دی هغه دغه کوو غلط سړی به څوک نه راولي څنګه یو عالم چاند ګټ کړی مړه خپل راغلی مسیح خپل راوای یو عالم هم چاند دی راوستل یو شخص سړی چاند دی راوستل یو معتبر او نرمال نه نشته یو سکرټر نشته کی چې واسو ملک دی خان دی وډیرا دی به دې دې بیزتیا خبر دونه معقوله خلکو ګوره دغه په درې نه بیا هغه څه مزدوران دي هغه د بچا مزدوران کوشش وکړ دي چې سړی غل نه راولي کغل سره مش شلو سار نو سره شو ورسره غاړي نه تاریخ لري نه دغه پر دا کوډه به لار نس دا د زما دی ایکسپرټر یو ماشام چروم لار شي دا د تلیار مارکه نو مرسته کېنه غلمره ولا پغله موږ مده کوم ټک پر کو دی پر مشکل دې موږ موږ دا شي کړی چې په امن امان سره خلاص شي د مالکان چې تیریا غټ کړی دي هغه ځان کنټرول کړي موږ د ناس وکي موږ به ولا ورته خبره ده دا کوم چې موږ د روزي خان غراوي دا چا په روزي خان ډیر ښه خبر وکړ دوی په دغه خبر چې روزي خان څوک راوستي نه روزي خان خو شسړای لیکن غلای ګرځي راوستي کم یو شسړای وډانګې دي کې اول دي کوم محله دي کوم کې ګر په ګډ دي یو ایریا 300 ایریا دا دوه سال چې دوی کړی دا وروته سره خلاصو دا خو مومنان بس نه په پیل بس عجیبه ویلا ما وسره موږ کوشش کوي موږ باید درې کسه شپه ورځ په دغه باندې ګرځو موږ کوشش دا دی چې موږ ټول امن امان د دغه سپینجونو په یو ځای باندې کې څه سپینجونو نه بیا څوک موږ ته نه راځي موږ الحمدلله دغه خلک له دا لاټ والا چې ارچا ولر نه لاټ راوي ورکاډر به مشترکي موږ به ورکاډر سره اره نتیجه به موږ مو نه دا ورس دا یو نه به مو اره دې چې چې اوریجنال لاټ والا لاټ والا څه ټیک جوړ کړی څو ور کسه دا لاټ والا دی والا دا راځي وزنه وای اټانه اعلان شو د 2008 موږ راځو چې دیوال په نه خورل کې موږ سره ټیک جوړ کړی یو راشي دا چې دا دې دا راځي وزنه کوشش دا دی چې دا چې لاټ اوریجنال لاټ موږ نه راوړي شخص سره راوړي چې دا مړی راځي زما سره څه چې ما راوړم دوه کار راځي پیسې دې چا سره دی راځي نظر دی راځي عمر دی راځي د دې راځي د موږ سره دښین ستاکم ځای دی ورکړل راځي زه به زړه ورکړم داخل خو زما په دغه چې اصول کده اصول غلط بس بیا خمزای نه پرېږدي د خمزای ځوانان نه پرېږدي دا ورکه جګړه کېدله ورشي ته موږ ته بس موږ دا اعلامیه ده زړو تحفظ نو که تیرا شو کېدل اوس موږ پروګرام دا دی چې څو غل دي څو یې کړ دي په څو ایریا موږ ډله ورکړو پر کوم ځای چې موږ ټاکو راغه ځای باندې بس مهرباني کوم ورسره په اخر کې مولوي محمد
اللهم صل على رسولك الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. ډېر دغه شو رژدیم لاړه ګرمي ده. د دې کمیټې یونین په توسط سره د دې ټول ولس په توسط سره اول بهراني خلک چې راځي د کاروبار لپاره د هغو څخه دغه یو خواست کوم چې هر څوک دلته مسلمانان دغه سره وروڼه دي. ماسکر په مخکې آیات د قرآن مجید آیات تلاوت کړي. د دې ترجمه دا ده چې مسلمانان چې دي دا ټول سره وروڼه دي. که د دنیا د هغې کورنۍ وي که هغه کورنۍ دا ټول د یو وروڼه دي. نو د دې لپاره موږ دا د یونین چې دی دا د ځینو د خیالۍ په نامه نه دی جوړ شوی. دا خالي د خپل ولس د علاقې خصوصا د دې تور غره بدامني خو راځي پر داسې شي باندې د دې صرف د امن امان په نامه باندې دغه شی د مقصد لپاره دا شی جوړ شوی دی. نو د دې لپاره موږ د اول د دې ټولو څونه مسلمانانو ورونو چې راغلي د کاروبار لپاره له هغه څخه زموږ دغه خواست دی چې هغه به د دې غره د اصولو مطابق چلی شي. څنګه کوم اصول د ولس ایښي دي د دې ولس د دې اصولو به راپایبند دی. بلکې د هر سړي مبارک وي که هر څومره پیسې ګاډي کړي هر څومره شی چې ونې یودې شي خدای پاک برکت پکې ورواچي. خو که چیرې د غیر اصولو دغسې ترتیب روان وي نو بیا دا د بدامۍ ښکار ګرځي او بیا د دغه سوچ نه کوي څوک چې یاره زه خپل ما وړم بس بیا خپل مشر ما که مشر راسره و که هر څه راسره و څوک به مخته نشي درېدلی. یاره نو ته چې له سره که بدامني جوړه شي نو زما خو سپي نه ده ګاډه شوې چې سپي خو تر ما ستا هغه زیاته ګاډه شوې ده. نو بیا خو دا ستا ګاډې شوې سپي دغه یې فالتو درځي ولاړې شي. نو موږ دغه خواست له ټولو مسلمانانو څخه کوو چې د دوی هغه د دغه اصولو مطابق راسره وچلی شي. د دې د خپلې معاهدې مطابق بس خپل کار د وکړي هر سړی د راشي. موږ د هېچ چا باندې نیت نه لرو. دویمه خبره دا ده چې خصوصا د خپلو ملګرو دپاره د خاموشۍ د ولس دپاره د هغو دپاره دغه خواست دی چې هغه هر سړی د دې غره چوکیدار باید چې هر سړی د غره ځان چوکیدار وبولي. ګورئ که چیرې یو بد اوس فلحاله دغه شکایتونه راغلي دي دا اوله ابتدا ده چې دغه شکایتونه راغلي دي چې باقاعده اوس هلته بیا فکټیبونه جوړېږي قسم قسم نشې ترتیب اوس بیا ترتیب اخلي. دا خو د خدای پاک و عذاب ته هم دعوت ورکول دي او اصل شی چې کوم شي د هر پروګرام مابین چې د ښه راله بس هغه بیا دماغونه سره شاټ کړي بیا خود به خوده بس بدامني راغله. نو باید چې دا زموږ د خپلو ځوانانو سره دا خواست دی چې دا کوم په غره کې لګیا دي کار کوي یا په غره باندې آل لري یا شپه ورځ حالت یې ورکړي نو هغه پر دغه شي باندې خاص نظر وساتي او باید چې دا شکایت څوک د چا رپورټ نه کړي. که زما یو څوک شناخته وي ملګری وي هلته دغه یو ترتیب برابروي دغه یو بدرنګي راوړي باید چې زه دغه شکایت ولس ته ورسوم چې باید دغه سړی په دغه ځای کې دغه کوي. نو دا به د ټولو لپاره خیر دی انشاءالله العزیز. دویم دا دی انشاءالله العزیز دغه یونین چې کوم ملګري دي دا به د خدای په فضل باندې دا ټول په حل باندې دا رغسر کړی دي چې انشاءالله العزیز هر معامله چې هغه به په انصاف باندې وي. که زما ورور وي د یو ناولد د پرېږدي سړي سره مسلمان خو څه کوي چې یو هندو راشي دا د کاروبار کوي که زما د ورور د ده معامله سره راشي سربنده شوله نو چې ورغلو د دوی دوه په مابین کې به انشاءالله هغه فیصله چې هغه د حق کوي. که زما د ورور د هندو حق خوړلی وو نو زما ورور به ترلاس نه شو د هندو حق به چې ورغلو انشاءالله. دویم دا دی چې دا خلک بیخي ډېر ټلیفونونه راکوي چې باید دا اوس دا څنګه ټولو خلکو کپسې شوي د زما ځای نسته زما ځای نسته دا انشاءالله العزیز په سوکه سوکه باندې موږ مرکزي کمیټۍ سره هم د ولسي کمیټۍ سره هم خبره ده کړې ده په سوکه سوکه به دا ترتیب ورکوي انشاءالله العزیز. غر بیخي ډېر دی د الله په فضل یو سړی به هم انشاءالله العزیز د غیر صفاته خو په ترتیب باندې پوهېږي. نو بس انشاءالله العزیز د آینده لپاره انشاءالله اگر دغه کس دغه عزم وکړو چې انشاءالله العزیز تر ټولو اصل شی چې دی امن دی او امن چې دی هغه په دغه ترتیب باندې راځي اسانه ده بیا مشکل نشي راته چې هر سړی د هغه ځان چوکیدار وګورو د خدای د رضا لپاره او داسې سړی نه راولو
د داسې سړي سره شناخت تعلق درته جوړ چې هغه چې په سر په سور ښکاره وي چې هغه مې بدلو دی او موږ د ده ملګرتیا وکړو د ده سره ناسته ولاړه مجلس پسې وو باید چې موږ هر هغه سړی چې موږ په پوه شو چې باید دا د بدامنۍ لپاره راغلی شو بس د هغه باید چې ولس ته نشاني کړو بس بیا به دغه د یونین چې کوم دي بس دا په خپلو اصولو مطابق خبره ورسره کوي چې ولس په اتفاق کې د الله په فضل باندې چې هر څومره زورور سړی راځي هغه به زموږ د اصولو مطابق چلی شي انشاءالله او دویمه خبره دا ده چې دغه عبیدالله صاحب یو خبره وکړه دا خو د دې ځای خبره نه ده خو زما یقیني په زړه کې دا لا ډېره وخت درد دی چې دا د نشې پر برابر خالي ما چې یوه خبره کوم چې ولسي کمیټۍ او مرکزي کمیټۍ چې دا په خپل نوټس کې راولي دا د نشې پر برابر نور شیان خو مخ شوړه وه نورې خبرې هم شته خالي سره چس کم دي چس دومره عام دي یو سړي هغه اوس خبره راته کوله چې دغه چې کوم دي د هغوی نوجوانان د هرې علاقې نه چې راواخلي خالي دغه نه دي پر 50% په چسو باندې اخته دي بالکل د هغوی میزبانان د دې غم تر ټولو اصل به د هغوی دغه شی دي او بیا د چسو د خرڅلاو والا یو دومره غټ ظلم کوي چې که د 10 کالو څخه یې ورسیم دوی انکار نه ورته کوي چس ورکوي او که د 10 پیغه چې اخلي چې خالي 500 د ماجې په ووایي د 10 پیغه هم ورکوي دا د دې لپاره چې د آینده لپاره په مسله شي نو زما کې راکړي د دغه شي لپاره دا خو زموږ د نن مجلس موضوع نه ده خو بهرحال زه خالي دا خبره ما چې د مرکزي کمیټۍ د ولسي کمیټۍ په نوټس کې راولم چې باید دغه وکړي او شاید دا به ورشو انشاءالله د ولسي کمیټۍ له هم ورته مرکزي کمیټۍ له هم په تا بیا دولت چې دې خبره څه وکړو انشاءالله اوس چې دی انشاءالله زما چې څومره علما راغلي دي مشران راغلي دي ولسي کمیټۍ ده مرکزي کمیټۍ ده نور د علاقې مشران دي نوجوانان دي د ټولو زه د زړه د کومه شکریا ادا کوم الله رب العزت په راک کلام باندې نیکي ورنصیب کړي او خدای پاک د ټولو خلکو د کامیابۍ سبب وګرځي الله رب العزت زموږ د همدې پروګرام د ټول ولس لپاره د پروګرام ارتحال او اثبات سبب وګرځي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا واعف عنا مولانا فاصلنا صلى الله تعالى على جزاكم الله خيرا.